بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم كيف تكفرون سرنگی تاسو انکار کوئ بالله فالله تعالی سرا وکنتم امواتا حال دادی چوئ تاسو مړو فاحیاکم پس اللہ تعالی جندی کړئ تاسو ثم یمیتکم بیا مړکوي تاسو لرا ثم یحییکم بیا ژوندی کوي تاسو لرا ثم الیه بیا خاص اغتا ترجعون تاسو واپس کولی شئ هو الذی اللہ تعالی اعزاد تے خلق لکم کہ پیدا کړی دي ستاسو د پاره ما فی الارض هاسا چې پزمکا کی دی جمیعا ټول ثم استوى بیا قصد کو الى السماء آسمان طرف تا فسواهن پس برابر یې کړ دی لرا 7 سماوات و اسماننا وهو بكل شيء عليم آپ هر یو سیز باندې ډیر پوهه دی د اسلام بنیادی درې عقیدې دي عقیده توحید او رسالت او آخرت د دې رکوع په شروع کې د توحید بیان شو چې بندگی صرف او صرف د یو رب کې او بیا پای باندې دلائل قائم شو داعی نفس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د رسالت بیان شو او پای چې کم اشکالات او دای جوابونه شو او په دې آیتونو کې د آخرت بیان دی چې عقیده د آخرت بساته او آخرت دا راضی برحق ته یو عالم دنیا دی بل عالم آخرت ته عالم دنیا دا موجوده چې کوم عالم دی مونږ پکې اوسېږو دا عالم دنیا دی او د دین پس چې کوم عالم دی عالم آخرت دی څنګه چې د انسان دی دنیا ته راغلی دی په دې کې شک او شبهه نشته د دې نه څوک هم انکار نشي کولی چې دا عالم ګنې نه دی یا زه ګنې موجود نیمه دا عالم مشاهدم دی عالم دنیا ته عالم مشاهدم ویل کېږي مونږ وینو او ګورو یې انکار ته بس صرف لیونی کولی شي عقلمند انسان د دین انکار نشي کولی دارنګ ردی عالم نرستو چې کوم عالم د عالم آخرت د عالم غیب هم ویل کېږي دا علم انکار بیان نه پکارو چې څنګه دا عالم برحق ته نه عالم برحق ته دا بکیږي با انسان چې الله جل شانه اول پیدا کو نو الله تعالی د انسان روح پیدا کو دا جسم یې نو روحون الله تعالی پیدا کړو په عالم ارواح کې جمع کړو کله چې الله جل شانه د انسان د جسم د پیدا کولو اراده وکړه نو کله دا انسان چې کله مکمل شي په 120 دن کې نو بیا الله جل شانه دا روح د بر نه رولیږي د انسان دا جسم په دې ځمکه کې عالم دنیا کې تیاریږي د عناصر 40 چې پای کې اوبدی خور دا هوا دا هغه اور دی د دین د انسان هغه خلقت کیږي چې کله جسم تیار شو الله جل شانو روح د بر نه رولیږي او د جسم سره یوځای شي نو دا انسان چې کله بیا هغه خپل ژوند تیر کې چې څومره الله تعالی لیکلی وي نو جسم بیا دلته پاتې شي او روح بیا واپس لړ شي څنګه چې روح راغلی او د بر نه نو بیا واپس بر لړ شي خپل مستقر ته او جسم یې پزمکه کې پاتې شو د چا جسم بیا پزمکه کې روغ وي او د چا جسم ایره شي او د چا خاوري شي
خو فنا کیږي بالکل نه. جسم په یو نه یو شکل کې موجودي، یا د ایری په شکل کې یا د خاورو په شکل کې او یا داغه نه چا ممی جوړه کړې ده او یا هغه روغ پروت دی، خو فنایي د دې لپاره نشته دی. او بیا چې کله الله تعالی اراده وکړي چې دې جسم او د روح دی بیا یو ځایوالی راشي، څنګه چې دنیا کې یو ځایوالی راغلی و چې دا روح په دې جسم کې داخل شي، نو دا به د محشر په میدان کې چې کله اسرافیل علیه السلام دوباره شپېلۍ ووهي او نو دا جسم به د قبر نه په خپل فل شکل نه به راپاسي، نو روح به بیا راشي او دې جسم کې به داخل شي به او دا جسم به روغ شي او د محشر میدان ته به جمع کیږي. او هلته به دې انسان الله تعالی جسم به هم ډک کوي، خو په دې کې به لویوالی راشي، ښکلیوالی به راشي. بیا به د انسان فیصله به کیږي د دنیا هغه زندګي چې د څنګه تیره کړې ده د هغې حساب کتاب به د سر کیږي. دا مجازات دی، انسان ته به بدله ورکولی کیږي. ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. که د انسان دا زندګي ښکلې تیره شوې ده نو ښکلې بدله به وي، او که د انسان دا زندګي خرابه تیره شوې ده نو خرابه بدله به وي. نو چې کله د انسان فیصله وشوه نو بیا به د روح او د جسم جدایي نه راځي، دا به هم دکه یو ځای به وي. یا به د انسان په جهنم کې اوسیږي او یا به د انسان بیا په جنت کې اوسیږي. جسم هم دا وي، روح به هم دا وي، خو جسم به دا 5 فوټه او 6 فوټه بني. دې له به الله تعالی لویوالی ورکړي. څنګه چې ماشوم دنیا ته راشي نو دا ماشوم تر بوډاوالي پورې هم دکه جسم دی، دا نه چې ځوان شي نو بل جسم شي، چې بوډا شي نو بل جسم شي. جسم کنورټ کیږي نه بل څه ته، هم دکه جسم دی. خو څنګه چې ماشوم لویږي جسم یې لویږي ورسره، قوت او طاقت پکې راځي. دکه رنګې د محشر په میدان کې به هم دا جسم وي، په دې کې به الله تعالی لویوالی راولي. د جهنمي دا جسم هم دا وي، خو بد شکل بشي او لوی بشي د ډېر عذاب دپاره. او دارنګې د جنتي به هم دا جسم وي، خدا به الله تعالی ښکلي کی، مزین به کی، حسن به الله تعالی ورکی او لوی به کی. نو دا د 5 فوټو او د 6 فوټو دا جسم چې دی دا به الله تعالی 90 فوټ ته ورسی. پلنوالی به هغه تقریبا 10 فوټ او 11 فوټ ته شي، او حسن به پکې الله تعالی پیدا کی. او دا خرابې چې دکې څومره دي ظاهري او باطني هغه ته الله تعالی ختم کی، ښکلې صفا مزیدار بشي. دا عقیده په دې آیتونو کې بیانې. لکه څنګه چې انسان د خپل پیدایش نه انکار نشي کولی چې زه پیدا شوی یم، او د دنیا کې انسان ګرځي او خوراک او څښاک او د نعمتونو استعمال دین انسان انکار نشي کولی، او د موت هم څوک انکار نشي کولی. مرګ هر څوک مني چې انسان نه مرګ راځي، خو د مرګ نه پس چې کوم مراحل ني د دین هم بیا انکار نه پکارو، څنګه چې د دین انکار نه پکارو. فرمای کیف تکفرون بالله. دا کیف د استفهام د پاره دی، په معنا څنګه. نه استفهام سره خلق تپوس کی دی او خبر باره کی معلومات حاصلی. الله جل شانه ته د هر څه معلومات د مخکې نه حاصل دي، اته خو د هر څه پته را نه الله تعالی بیا څنګه تپوس کی چې دا تاسو څنګه دا کار کوي. نه اصل کې د استفهام د پاره د تعجبم نه او د توبیخ د پاره دی، ان ډیره د حیرانتیا خبره ده او ډیره د زورنی خبره چې څوک دا کار کی. د دې دومره دلایل ابن بعدو، د دې دومره معجزات نه بعدو، دا څومره دلایل الله تعالی قائم کړو په خپل وحدانیت باندې، په یووالي باندې او دارنګې د آخرت باندې. د دین بعد هم څوک د الله د ذات نه انکار کی، دا ډیر د تعجب او د حیرانتیا خبره ده او ډیر د زورنی خبره ده. عرب وی کیف تؤذی اباک وقد رباک. عرب وی ته د خپل پلار ته څنګه تکلیف ورکې، حالانکه ستا د پلار خو ستا تربیت کړی ته لوی کړی. نو مطلب سره چې ستا دا تکلیف ورکول دا د ډیر تعجب او د حیرانتیا خبره ده چې ته دومره لوی سړی یا عقلمند او هوښیار او بیا هم ته خپل پلار له تکلیف ورکې. دا دی کې دا کیف د پاره د استفهام د تعجب او د توبیخ د پاره وي، د زورنې ورکولو د پاره. ان ستا ونته کې عقلمند انسان نه داسې قسمه حرکت صادرېدلو، داسې قسمه کار کولو، وی دا خو یاره زما عقل دا خبرې نه مني چې ته څنګه دا کار کوې. ان ستا شان سره دا مناسب نه ده. کیف تکفرون بالله.
تاسو څنګه د الله په ذات سره انکار کوئ؟ د دې دومره ارس باوجود انکار کول دا زموږ په فهم کې نه راځي. نو کیف تکفرون، څرنګې د دې نه مخکې کلهم، یعنی ای حبیبه ته دې ته ووایه چې کیف تکفرون، څرنګې تاسو انکار کوئ، کفر کوي بالله په الله تعالی سره، د الله په ذات سره او د الله تعالی په صفاتو سره. بل د الله تعالی یو خبر نه منل به دا دغه انکار شو چې الله تعالی بار بار کومې خبرې کوي نه تاسو انکار کوئ، دا د الله د ذات نه انکار شو. وکنتم امواتا، دا وو حالیه دی، حال دار چې وی تاسو مړو. امواتن جمع د میت ته په معنا د معدوم سره، چې تاسو معدوم وی نه وی. د انسان په دې جسم کې چې کله روح اچولې کېدو، څنګه چې حدیث کې راځي چې کله د بخاری شریف روایت دی چې کله د انسان د دې جسم باندې 120 دن تیر شي برابر شي، نو په دې کې الله تعالی روح واچي. د دې روح او د جسم د اتصال نه مخکې چې څومره زمانه ده، نو دا امواتن تاسو مړوئ. انسان یا د نطفې په شکل کې و، انسان یا د مادي په شکل کې و، او یا لا نطفه او مادم لا نه وه، د ملا په شا کې و، د خپل پلارو هغه په ملا کې و، د هغه په شا کې و، او لا نام و نشان هم نو. نو امواتن کې اشاره د انسان په بدن کې چې روح کله راتلو، د روح د راتلو نه مخکې چې څومره زمانم ده، هغه ټولو ته اشاره چې امواتن تاسو مړوئ. کنتم یې وروړو، په انسان ډیره زیاته زمانه داسې تېره شوې ده چې د انسان پکې نام و نشان هم نو. حضرت آدم علیه السلام لومبنی انسان دی. د آدم علیه السلام نه مخکې ډیره زمانه داسې وه چې آدم علیه السلام هم نو، لا نام انسان هم نو، یعنی نور مخلوقاتو جن و، د جناتو نه مخکې حن و بن و، دا 3 نسلونه تیر شوي دي. جنو د جن نه مخکې حن، د حن نه وروستو بیا بن، د بن نه وروستو بیا جن راغلی دی. جناتو زرګونو کاله تیر کړي په دې ځمکه باندې. د جناتو نه مخکې 2 د هغې نسلونه دي، حن او بن، هغې هم تیر کړي دي چې تفصیلات موږ ته نه دي معلومه. بیا 4 نمبر انسان راغلی دی. د انسان دا چې کومه زمانه کې رده نام و نشان هم نو. نو کنتم امواتن، موت نه مراد معدوم کېدل دي چې تاسو معدوم وی نشوئ. وکنتم امواتن، او ای تاسو مړو، یعنی ترابن یا تاسو د خاورې په شکل کې وئ، یا و نطفن یا تاسو د نطفې په شکل کې وئ. فاحیاکم، پس الله تعالی ژوندي کړی تاسو له حیات درکو. موت او حیات کې دا فرق دی. حیات اتصال الروح بالبدن توي، چې کله روح بدن سره یوځای شي دا حیات ته ژوند دی، او کله چې روح د بدن نه جدا شو نو دې ته موت ویل کېږي. انقطاع الروح عن البدن، او جسم د جسم نه روح وتو ته موت ویل کېږي. د موت معنا چې دا مونږ فنا کو، نو که فنا په دې معنا باندې کو چې انسان د دې دنیا نه فنا شو بل عالم ته منتقل شو، دا خبره خو صحیح ده. خو که څوک د موت دا معنا کې چې بالکل ختم شو، نو دا معنا صحیح نه ده. انسان ختمیږي نه، انسان د یو عالم نه بل عالم ته منتقل شي. لکه انسان د نطفې نه هغه جسم ته منتقل شو، د جسم نه دنیا ته راغی، دنیا نه بیا آخرت ته ځي، انتقال کېږي د انسانو. خلکو د پلانکي انتقال شو، دا معنا صحیح ده، یعنی منتقل شو د دنیا د عالم نه د آخرت عالم ته. فاحیاکم، پس الله تعالی ژوندي کړی تاسو، یعنی بنفخ الارواح فیکم، الله تعالی په تاسو کې روحونه واچول د فرشتې په ذریعه سره. ثم یمیتکم، د الله تعالی په نعمتونو کې د ټولو لومبنی نعمت چې لوی دغه احیاکم حیات ته ژوند، د دې نه لوی نعمت بل نشته چې الله تعالی وجود درکو، خالق دستا. لکه د انسان چې سره وجود نو د څه نام و نشانو بیا، خو چې وجود تراغی نو پته ولګي د کمالات ظاهر شو. یو معشوم پیدا شي، لږه زمانه بعد هغه نه لوی ساینسدان جوړ شي، لوی ډاکټر ته جوړ شي، لوی انجینیر، لوی فلسفي، لوی عالم، لوی محدث او لوی ټیچر او لوی ټرینر، دا نه قسمه قسم عہدې هغه سره ولګي. چې دی پیدا شو نو دا عہدې راغلي که نه، چې انسان د سره پیدا نو څنګه به دا عہدې انسان سره لګېدې.
انسان دا کمالات په دنیا کې ظاهر شو چې نشو نسو بیا. فاحیاکم پس الله تعالی ژوندي کړی تاسو او د ژوند نه بعد ثم یمیتکم فاحیاکم روح په تاسو کې واچو چې کله د ماشوم باندې 120 دن برابر شي نو د هغې نه والې تر خپل مرګه پورې دنیا کې د انسان چې څومره زندګي لیکلې شوې ده تر هغې پورې زندګي ثم یمیتکم بیا به الله تعالی مړه کوي تاسو چې کله خپله زندګي برابر کړئ کاش 50 کاله دا کغه او یا کله او که کم و بیش ده. ترمذی شریف کې روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اعمار امتی ما بین 60 و 70 زما د امت عمرونه د شپېتو د او یاو په منځ کې دي نه اکثر یادي یعنی د اکثر خلکو عمرونه دا د 60 او د 70 په منځ کې وي. لکه د نبی علیہ السلام خپل زندگی 63 سال ده د ابوبکر صدیق سے زندگی 63 سالو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زندگی 63 سال ده خو کمم کې دي شي او زیاتم کې دي شي او د اکثر خلکو دغه زندگی ده. نو چې دا څومره زندگی تاسو لیکلې ده هغه تاسو پوره کړئ نو ثم یمیتکم بیا به الله تعالی مړه کوي تاسو. دا موت هم د الله تعالی ډېر لوی نعمت دی څنګه چې دا حیات د الله تعالی نعمت دی نو موت هم د الله تعالی نعمت دی. د مؤمن دپاره یو حال چې دا بدتر نه دی هر یو حال د انسان دپاره ښه دی. انسان چې کله مري نو انسان خپل محبوب سره ملاقات کی الله تعالی سره ملاقات او د جنت او د نعمتونو ملاقات بغیر د موت نه ممکن نه دی. چې کله موت راشي نو تبا عالم ته منتقل شي نو دا موت هم د الله تعالی نعمت دی ځکه ثم یمیتکم بیا مړه کوي تاسو او ثم یحییکم انسان لګوري موت به ټیمه نه راځي. دا څومره اسباب د مرګ چې مونږ تاسو ښکاري نو دا اسباب خپل ټیم دی اصل کې دا نه چې دا سبب نو نو غني موت به نو. دا مونږ ته چې څومره اسباب د مرګ ښکاري دا اکسیډنټ او دا را پریوتلو دا دړې شو دا هارټ اټیک شو دا والونه فیل شو او دا پلانکی ویشتو دا ټول اسباب د مرګ دي. موت راتو په خپل ټیم باندې دکې ټیمو یو انسان د خپل ټیم نه مخکې نمري. تعددت الاسباب والموت واحد متنبی یو لوی شاعر دی ناغوی چې من لم یمت بالسیف مات بغیره تعددت الاسباب والموت واحد. او اصل کې یو سړي له غیرت ورکی چې دا مرګ ور په میدان جنگ کې نه د توري د لاندې نه دی چې ته د میدان جنگ نه یریږي چې اسنه مړ بشما نو مرګ صرف په میدان جنگ کې نه من لم یمت بالسیف کسړي د توري د لاس مړ نشو نو په بل سبب مړ شي. نو دا دنیا کې د خلک ټول خلک د توري د لاس مریا میدان جنگ کې خلک مري. او تعددت الاسباب والموت واحد مرګ ورم دک یو د اسباب یې ډیر دي اسباب د مرګ هغه زیات دي. نو دا مونږ ته ښکاري چې داسې شو نه حکم د الله تعالی د ټیم کې راغی. قاتل نو چې مطالبه به کېږي صرف د دې چې د اقدام د قتل ولې کړی ورنه موت الله تعالی راوستلی خو دا قاتل سبب ګرځېدلی دی د ده نه به صرف د سبب په درجه کې مطالبه کېږي او دله به سزا ورکولی کېږي. یو انسان که خودکشي کې نو دا د خپل ټیم نه مخکې ځان نه مړ کړي خپل ټیم مقرر دی همدغه زندګي وردو د ده نه چې دله سزا ورکولی کېږي دا صرف دی چې در خپل ځان د ختمولو اقدام ورې کړی دی اراده ولې کړې ده ده به نه کو دا کارو او الله تعالی په دې اراده کې دا سړی مجبوره کی نه چې ته به خامخا اراده کې ګنې نه دا انسان په خپل اختیار او په خپل مرضی باندې اقدام د خودکشي کې د دې به صرف په دې خبره مطالبه کیږي او دله به سزا ورکولی کیږي. څنګه چې روایت کې راځي چې کوم انسان په کومه طریقې سره ځان مړ کو نو جهنم کې به روزانه بار روزانه مراد دا دی چې یو ورځ کې یو پیرا یعنی هر ټیمو بار ودی ځان اخشان مړ کیبا او اره پیر په مرګ باندې چې کومه سزا ده او کوم تکلیف ته اب او ته بار ملاویږي با تر دې چې الله تعالی ته بیا بهانه وکي. نو موت چې دا په خپل ټیم باندې برازي دا به ټیم کول نشي. کدا تمام دنیا انسانان راجم شي او سړي د خپل مرګ ټیم نه مخکې نشي مړ کولی او که تمام انسانان راجم شي دا انسان د خپل ټیم نه رستو کولی نشي په خپل ټیم باندې برازي.
ثم یمیتکم بیا مړه کوي تاسو له. چې کله د مرګ دا ذمہ داری ملک الموت ته حواله شوه او ملک الموت د موت هغه تعریف ورسره ته معلوم شو، نو ملک الموت وی د الله جل شانو په دربار کې چې دا خو به خلک بیا ما ته نسبتونه کوي چې دا پلانکی مړ کو پلانکی مړ کو پلانکی مړ کو. الله جل شانو فرمایلو زه به داسې اسباب مسلط کم په دې باندې چې ستا نوم به څوک نه لي، هر سړی به تپوس کې دا پسه مړ شو، هر سړی به دا چلو شو مړ شو، دا کارو شو مړ شو، دا کارو شو مړ شو، بیا وي د بس الله ته منظوره وه. یعنې وخت مقررو لومبې هغه اسباب یاد کړي او بیا وروسته وي چې بس الله ته منظور ټایم هم دکه مقررو. نو د موت هم دکه یو دی، اسباب یې چې کوم دی نو هغه متعدد دي. او دې موت له به الله تعالی سبا قیامت کې یو شکل هم ورکړي چې هغه د ګډ یو شکل به وي چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، یو ګډ به راوستی شي. په یو روایت کې د هغه موت او د ګډ سره تشبیه ورکړی شوې ده. نو هغه ګډ به باقاعده د جنت او جهنم منځ کې حلال کړی شي. جنتیان به ډېر زیات خوشحاله شي، جهنمیان به ډېر زیات خفه شي. جهنمیان چې مرګ راشي نو خاتمه به وشي، او جنتیان چې د مرګ خو سره ختم شو مکملو اسې موت هلته نه خو بیا هم د هغې مخې ته عملي طور باندې موت هغه حلال کړی شو. نو ثم یمیتکم بیا به مړه کوي تاسو لره، ثم یحییکم او بیا به ژوندي کي تاسو لره. د موت نه بعد دوباره بیا ژوند دی چې دا کله اسرافیل علیه السلام دوباره هغه شپېلې ووخي. کله چې انسان مړ شي د روح خپل مستقر ته لاړ شي، یا علیین ته او یا سجین ته، او دا جسم په ځمکه باندې پاتې شي. بیا چې کله دا زمانه دي ته د برزخ زمانه ویل کېږي. د برزخ د زمانې نه بعدو چې کله الله تعالی هغه اسرافیل علیه السلام چې کله شپېلې ووخي دوباره، په دا وخت کې بیا به دا روح او جسم مکمل داخل بشي په جسم کې. نو ثم یحییکم بیا به الله تعالی ژوندي کوي تاسو لره، او ثم الیه ترجعون او کله چې ژوند راغی نو دا ژوند نه بعد بیا مرګ نشته دی، بیا به تاسو ټول الله ته واپس کولی بشئ. ثم الیه بیا خاص هغه ته الیه روړو خاص الله تعالی ته به تاسو واپس کولی شئ او جمع کولی بشئ. اوس هم څوک د الله نه لرې نه دی او نه د الله تعالی نه پټ دی او نه د الله تعالی څوک تښتېدلی دی. دا ټول خلق الله ته مخامخ دي. د الله جل شانه ذات سره ناشنا ذات دی. موږ د ملک الموت نه نشو تښتېدی. یو حدیث کې نبی علیہ السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو چې دا په یو ټیم کې تو د دې دومره انسانانو روحونه څنګه اخلي؟ په یو ټیم کې پوره دنیا دا مشرق او مغرب او شمال او جنوب په اربونو خلق دی، په یو ټیم کې څومره انسانان مري، دلته کې یو ځای کې بل ځای کې بیا ډیر خلک په یو ځای مري. ټول نه څنګه ته روح هلې لکه په زلزله کې په زرګونو خلک په یو ځای باندې غرق شي، بلډینګ راوغادېږي په لکونو خلک په یو ځای باندې په نور آفاتو سره. نو ملک الموت وي ما ته را دنیا داسې لکه یو کاسه چې مخې ته پرتې یو پلیټ او پای کې مخ کې مختلف اشیا پراته وي او تاسو دغه پلیټ نه هر څیز راغستل انتهایی آسان دي، خو لاس ښکته کې راوایې که د پلیټ دغه سر نه یو کړه دې سر نه نو دک رنګ دا دنیا ماته یو پلیټ دی. دا تمام انسانان ماته داسې آسان دي لکه تاسو د پلیټ نه یو څیز راغستل آسان دي. نو ملک الموت خو یو مخلوق دی، خو یو فرشته را کنه. الله جل شانه قدرتونه او د الله تعالی علم او د الله تعالی احاطه دی خو د انسان تصور هم نشي کولی. ثم الیه بیا خاص هغه ته چونکې دنیا کې د انسان څه قوت او طاقت او اختیار دی او ارادي دي، زه دا کوم زه هغه کوم ما دا وکړو زه به هغه وکړم. موږ هم ناشنا خبرې کوو، موږ ته هم خپل ځان ښکاري چې ګنې څومره طاقت دی زما، څومره زما قوت دی او څومره زما بیک چې کوم دی نو مضبوط دی دا هغه. نو په دغه ورځ به ستا دا تمام قوتونه ختم شي، تمام اختیارات به ختم شي، بیا به صرف او صرف الله ته به واپس کېږي. دلته خو موږ په خپل مرضۍ باندې روان یو، هلته بیا خپله مرضي بني. ثم الیه بیا خاص هغه ته ترجعون تاسو به واپس کولی شئ. دنیا کې خو تاسو وګرځېدئ هر څه وکړو په خپلې مرضۍ باندې، چا ومنو چا ونه منو، چا وې داسې دی چا وې داسې دی، هلته به هغه ته واپس کېږي. ترجعون واپس کولی به شئ الله تعالی ته. دومره کافي دی.
سرنګي تاسو انکار کوئ په الله تعالی سره حال دا دی چې وې تاسو مړو پس الله تعالی ژوندي کړی تاسو بیا مړه کوي تاسو لره بیا به ژوندي کوي تاسو لره بیا خاص هغه ته تاسو واپس کولی شئ. بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي اللہ تعالی آزاد خلق لكم چې پیدا کړی دي ستاسو دپاره ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول ثم استوى بیا الله تعالی قصد کو الی السماء آسمان طرف ته فسواهن پس برابر یې جوړ کړه دی لرا 7 سماوات و آسمانونه وهو بكل شيء هغه په هر یو څیز باندې علیم خپویه دی. د دې رکوع په شروع کې د انسان د پیدا کولو مقصد بیان شو چې الله جل شانه انسانان پیدا کړی دي د خپل بندګۍ دپاره او د عبادت دپاره ځکه ورته ویلو اعبدوا ربکم د خپل رب بندګي وکړئ تاسو د بندګۍ دپاره پیدا شوي او د دې رکوع په آخرني آیت کې چې دا آیت دی دې کې ورته وایي چې دا هر څه موږ ستاسو لپاره پیدا کړي دي دا څومره نقشه چې تا ته ښکاري بره او ښکته دا ځمکه چې ته پې ګرځي او ته پې ملاستې او فایدې تې حاصلې او دا بره خلا او اسمان دا ټول هر څه موږ ستا لپاره پیدا کړي دي او ته موږ را دې لپاره نه پیدا کړي ته موږ د خپلې بندګۍ دپاره پیدا کړي. د دې مثال داسې دی لکه انسان چې یو کور ته شفټ کیږي نو اول ځان د کور ښکلې په نقشه باندې جوړ کړي چې کله کور تیار شي نو دا انسان بیا دغه کور ته منتقل شي. دارنګې د انسان د پیدا کولو نه مخکې الله تعالی دا نقشه جوړه کړه د ځمکه او اسمانونه جوړ کړو. د ځمکې مثال د فرش دی او د اسمان مثال د چت دی او دا په اسمان کې چې سپوږمۍ او نور او ستوري دي دا پکې بلپونه او رڼاګانې دي او د انسان د خوراک او څښاک د انتظامات د اوبو په شکل کې او د غلو او دانو په شکل کې دا هر څه الله تعالی مکمل کړو او بیا الله تعالی انسان پیدا کو انسان یې دلته راولېږو او انسان ته ووایي چې ستا د زندګۍ تمام ضروریاتو چې څومره ستا د ظاهر او د باطن دپاره پکار دي هغه ټول مې تا لپاره پیدا کړي دي میسر دي. دنیا کې داسې یو څیز چې هغه د انسان دپاره د ضرورت یو هغه دی نه داسې نشته دی. د وخت د تقاضو مطابق او تمام سامان او ضروریاتو دا الله تعالی پیدا کړي دي او ټیم په ټیم باندې پیدا کی. خو انسان نه مطالبه صرف دومره ده چې ته وګورې زما بندګي وکړې او ما ته به سر ښکته کوې. نو کوم انسان چې دلته کې د خپل احسانات هیر نه کړو چې الله جل شانو کوم احسانات په ده باندې کړي دي نو د رب بندګي شروع کړئ ته به خپلې بدله میلاو شي او چې کوم انسان ناشکري وکړه نو هغه ته به د دې سزا میلاویږي به. الله جل شانه اول لومبی د الله تعالی چې دی لومبی یو ملغلره پیدا کړه هغه شنه ملغلره وه هغې باندې الله تعالی تجلی واچوله. د الله جل شانه د تجلی د وجې نه ملغلره ویلې شوه او د هغې نه اوبه جوړې شوې او بې انتها اوبه د هغې نه جوړې شوې. هغه اوبه څومره زمانه وې بیا الله تعالی په اوبو کې حرکت پیدا کو نو په تاویدو باندې لکه څنګه چې په سمندر کې طوفان نشي او دا اوبه تاویږي لکه څنګه چې بم ور جوړ شي دکه رنګې دا اوبه تاویدې نو دا اوبه نیمې شوې. د نیمو اوبو نه د الله تعالی عرش جوړ شو هغه بره لاړو او څه اوبه لاندې پاتې شوې. دا 12مه سپاره کې سوره هود کې چې الله جل شانو فرمایي وکانه عرشه علی الماء د الله تعالی عرش د اوبو د پاسه
د دې مطلب دا نه چې کني د اوبو د پاسه عرش نو عرش کني اوبو سره یو ځای لګېدلو، کني دا عرش د اوبو د پاسه پروت لکه څنګه چې د کاغذ کشته په اوبو کې، دا مطلب نه دی. عرش بره اوبه لاندې وي، خلا وه د اوبو د عرش په منځ کې. بیا الله جل شانهو چې کله اراده د ځمکو او د اسمانونو وکړه، دا کمې اوبه چې لاندې وي په دې کې دوباره بیا گردش پیدا شو، تیزی پکې راله، نو دا اوبه تاوېدې تر دې چې دا اوبه دوه حصې شوې. یوه حصې نه ځمکه جوړه شوه او د بلې حصې نه اسمانو. د ځمکې دا حصه ځان نه شوه، د اسمان هغه ځان نه شوه. بیا د اسمان هغه چې کومه حصه وه هغه الله تعالی اووه حصې کړه او هر حصې ځان له ځان نه کړه. خو دا اسمان چې دی دا د اوبو نه نه دی جوړو، دا د لوګي نه جوړ دی. هغه اوبو کې چې کله گردش راغی اوبه تاوېدې نه یو اور پیدا شو، لوګي پیدا شو، دغه لوګي نه بر اسمان جوړ شو او اوبه لاندې پاتې شوې او د اوبو نه الله تعالی ځمکه پیدا کړه. دغه ځمکه چې ده نو دا د یو بل نه جدا نه شو، دا اووه تیغونه شو. یعنې څنګه چې د پیاز هغه یا د پیاز چې کومې ټنګري وي یو بل پسې لګېدلې، دغه شانتې دغه ځمکه اووه ځمکې دي خو اووه تیغه دي، یعنې گویا کې اووه سلیټه دي خو یو بل سره لګېدلې دي. د دې علم حقیقي الله ته معلوم دی. نو دا اووه ځمکې شوې او اسمانونه د لوګي نه جوړ شو او دا بر لړلو، نو هر اسمان د بل اسمان نه جدا شو. ترمذی شریف کې روایت دی د یو اسمان او د بل اسمان په منځ کې 1500 کاله مزل دی. د ځمکې نه چې اسمان بر دی نو د اسمان او د ځمکې په منځ کې 1500 کاله مسافت دی. او بیا د اسمان دا چې کوم ډبلوالی دی عمق دی، د اسمان دا عمق هم د 500 کالو په مسافت باندې دی. دا مونږ چې کوم چت د لاندې ناست دا چت 4 انچ یا 5 انچ لنټر وي، نو د اسمان دا چې کوم لنټري کم جسم دی نو دا 4 انچ او 5 انچ نه دی، دا 1500 کاله مسافت باندې ډبل دی. بیا د لومړني اسمان او د دویم اسمان منځ کې دغه فاصله ده 1500 کاله. دارنګه هر اسمان د هغې عمق د هغې ګهرایي د 500 کالو په مسافت باندې را. او دارنګه بیا د اووم اسمان نه بره د اووم اسمان او د الله تعالی عرش منځ کې هم 500 کاله مسافت دی او بره بیا د الله تعالی عرش دی. دا کائنات الله تعالی پیدا کو او د هغې نه بعدو دا اووه ځمکې چې دي دا الله تعالی په 2 ورځو کې پیدا کړي دي، د اتوار او د ګل په ورځ باندې. او بیا په 2 ورځو کې الله تعالی دا اووه اسمانونه پیدا کړو. دا ورځ نه مراد دا متعارفه ورځ نه ده، دا 24 غنټې یا د سال نه تر دا ورځ نه، دا یو زمانه ده چې دا علم الله تعالی ته معلوم دی. ځکه نن سبا ورځ جوړیږي د نور د گردش نه، دا نور چې سار روخیږي او ماښام پریون دا ورځ شي او ماښام نه تر سار پورې دا شپه وي. اوس خو لازمه کې اسمانون لا اوس پیدا کېږي، نور خو به وروستو پیدا کېږي، نو ورځ کم دی وه. نو دا یو زمانه ده، یو مقدار دی چې دا علم الله تعالی ته دی. کېدی شي 1000 سال ته نه مرادي. نو په 2 ورځو کې الله تعالی بیا اووه اسمانونه پیدا کړو او په 2 ورځو کې الله تعالی د ځمکه کې دننه چې څومره مخلوقات دي، یعنی هغه غرونه دي، هغه اوبه دي، ونې دي او معدنیات دي، دا پکې الله تعالی پیدا کړو. او دا د جمعې په ورځ باندې مازدیګر مانځه پورې دا هر څه مکمل شو، د اتوار د سار نه والې د جمعې په ورځ د مازدیګر او د ماښام په منځ کې چې کم ټیم دی دې کې د حضرت آدم علیه السلام تخلیق وشو. کمه خوره چې راونډه شوې وه عرفات میدان کې وادي نمره کې، هلته کې د آدم علیه السلام پیدایش شو، د مازدیګر او د ماښام په منځ کې وشو. په دې ټول تفصیلاتو کې انسان غور وکړي. په زمانه کې ښکلی ټیم دا د جمعې ورځ ده، دې ته سید الایام ویلی شوی دی. دا سید الایام د تمام ورځو سرداره ده. بیا د جمعې په ورځ کې قیمتي ټیم چې دی او بابرکته ټیم دا د مازدیګر او د ماښام په منځ کې دی. د انسان د تخلیق دپاره بهترین وخت او بهترین ورځو او په ورځ کې بهترین ټیمو او بیا په کائنات کې بهترین ځای چې دی هغه مکه مکرمه ده
حرمین شریفین ته نږدې ځای عرفات میدان دی. هلته کې د انسان پیدایش شو د فرشتو په لاس باندې. نو د مازدیګر او د ماښامه کې د آدم علیه السلام پیدایش شو او بیا الله تعالی د اسمان ته وخیژو او بیا الله تعالی ښه په یو انداز کې دا انسان دنیا ته راولېږو. نو دا تمام کائنات او که ځمکه ده او که اسمان او دی چې منځ کې سم دي دا نعمتونه دا ټول الله تعالی د انسان دپاره پیدا کړي دي. او انسان الله تعالی د کائنات دپاره نه پیدا کړي دی، د خپل عبادت دپاره پیدا کړی دی. انما الدنیا خلقت لکم، خبردار دنیا ستاسو لپاره پیدا کړی شوې ده. و انما خلقتم للآخرة، تاسو د آخرت لپاره پیدا کړی شوی یې. انسان د دنیا لپاره نه پیدا شي، دنیا د انسان لپاره پیدا شوې ده. او دا د انسان خادمه ده، انسان مخدوم دی. او دا انسان د کمکلتوب نه کار واغستو. د انسان مثال د هغه زمری دی چې خپل حیثیت یې رکو او په ګډو بیزو کې لوی شو، نه خپل ځان نه پیژندو او ګډو بیزو په شانتي اوسېدو. دا ورته چا ویل که ته زمری د ځنګل بادشاه ته په ګډو بیزو کې څه کوې؟ نه زه زمری نه یم، زه ګډې بیزو په شانتي یم. وي ته خو لږ خپل اواز وباسه د خولې نه که نه. هغه زمري ته خپل خولې نه خپل اواز وباسه. هغه زمري چې کله خپل اواز وباسو هغه ټولې ګډې بیزې د نه وتښتېدې. وي ستا خو دغه شان دی. مومن مسلمانو او په کائنات کې گمسم وي. مومن مسلمانو په کائنات کې هغه به ډوبیږي به. مومن کی یہ پہچان کہ گم اسم ہے آفاقو. علامہ اقبال رحمہ اللہ بھی کنا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہو، مومن کی یہ پہچان کہ گم اسم ہے آفاقو. د کافر او د مومن آسان پہچان دے. کافر به ټول ورځ په ماده کې انختی، ماده داسې شو، ماده داسې شو، ماده داسې وکړو نو داسې وشو. د هر څیز دپاره علت و. دا ردی وجه دا کار شو، دی وجه الله تعالی ته بالکل سیټ تکړه دی. هغې هر څیز دپاره علت او وجه. دا تبه ردی وجه نه راغله، دا ټوخي ردی وجه نه راغی، دا نقصان د دې وجې نه وشو، باران د دې وجې نه کېږي، بخارات نشته او بخارات شته. یعنې هر څیز دپاره یو ظاهري علت او سبب و او الله تعالی پکې بالکل سیټ ته دی. او مومن کې به کائنات ګمي، مومن به کائنات کې ګم نه. مومن صرف او صرف د الله جل شانه د بندګۍ لپاره او د عبادت لپاره هغه پیدا شوی دی. فرمایي هو الذي خلق لكم، الله تعالی هغه ذات دی خلق لكم، هو یې راوړو. الله الذي ونوي په دې هو کې لوی تفخیمي شان دی د الله. هغه ذات او هغه موږ هغه پیژنې چې هغه څوک دی. د نوم نه زیاتو دا احترام او عظمت په دې کې دی. هغه ذاتو الذي خلقکم، څوک یادی مړه هغه ذات یادوم چې چا دومره لوی کائنات پیدا کړی دی. الذي خلق لكم، کیدای شي الله څوک نه پیژني او دا کائنات خو هر څوک پیژني کنه چې دا چا پیدا کړی دی، هغه ذات یادي. الذي خلق لكم، هغه ذات دی چې پیدا کړی دی ستاسو لپاره. خلق روړو لومبنی نعمت په انسان باندې دغه پیدایش دی او د پیدایش نه بعد د ضرورت او د بقا سامانو چې څومره څه پکار دي خلق لکم پیدا کړی دي ستاسو دپاره. د لکم کې د لام دپاره د تعلیل د الی اجلکم، ستاسو د وجې نه هر څه پیدا کړي دي. کني د الله تعالی دی خبرو ته ضرورت بالکل نشته. په دې کائنات کې د الله تعالی د ذات نه علاوه تدې که د عرش دی او که لوح دی او که قلم دی او که کرسی ده او که د اسمان او ځمکې دي او که ملائک دي، دا څومره اشیاء چې ویل کېږي څومره مخلوقاتو، والله که د الله تعالی دي ته ذره برابر څه فایده په دې کې شته او څه ضرورت ورته شته دی. دا هر څه الله تعالی د انسان لپاره او د مکلف لپاره پیدا کړي دي. نه د الله تعالی فرشتو ته څه فایده شته الله تعالی ته، یا د نور کائنات کې الله تعالی ته څه فایده شته. دا هر څه د انسان لپاره، لکم ستاسو دپاره، دا هر څه ستاسو لپاره پیدا شوي دي. لکم یې ووایي ځان دپاره، معنی چې لنا الله تعالی نه ځان له جمع کول کی او نه د ځان دپاره څه غواړي. که دا ستانه د صدقې او د خیرات او د زکات مطالبه نه الله تعالی ته څه میلاویږي، خو په خپل لاس باندې یو غریب مسلمان ته ورکې که نه دې که الله تعالی ته څه میلاو شو، څه ورسېد الله پاک ته، خو تی خپلو کې تقسیمې.
الله ته ستا اخلاص او ستا جذبه او ستا اراده صرف رسیږي. خلق لکم چې پیدا کړی دي ستاسو دپاره، یعنې ستاسو د وجې نه، ما فی الارض جمیعا، د ما کې عموم دی، هر هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي، او جمیعا ټولو، دا حال دی د دې معنا، دا څه چې دي که په نظر راځي او که نه راځي، که واړه دي او که لوی دي، که دې وخت کې په علم کې راغلي او که لا په علم کې به راځي به، دا ټول هر څه الله تعالی ستاسو لپاره پیدا کړي دي. ما فی الارض جمیعا، هر هغه څه چې په ځمکه کې دي هغه ټول ستاسو لپاره دي. دې لکم کې نه معلومه شوه چې دا اباحت دی په هر څه کې، یعنې دا هر څه الله تعالی ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي دي او تاسو لپاره مباح دي، یعنې د دې استعمالول ستاسو لپاره جایز دي. دنیا دا تمام ساو سامان او اشیاء د دې په استعمال کې څه کراهت نشته، ستاسو لپاره جایز دي. د آیت د ظاهر نه خو دا معلومیږي چې هر څه حلال دي د انسان لپاره، ځکه هر څه د انسان لپاره پیدا دي، نو هر یو څیز پکې راغی، نو گویا کې هر څه حلال شو. حالانکه دنیا کې ډېر څیزونه حرام دي، دا به نه کوي، پیدا شوي دي، اشیاء دي، لیکن د هغې استعمال حرام دی. او د آیت د ظاهر نه معلومیږي چې هر څه حلال دي، فایده اخیستل دا نه. نو اصل کې دلته کې د فایدو خبره کېږي چې ستاسو لپاره فایدې دي. په هر یو څیز کې د انسان دپاره فایده را، اگر چې په ظاهره کې کې نقصان تا ته ښکاري، لیکن دې کې حقیقت کې د انسان دپاره فایده ده. باقی استعمال او نه استعمالو، نو دا د هر زمانې په شریعت کې ردی وضاحت شوی دی. هر زمانه کې چې کوم شریعت راغلی دی، هغه شریعت والا ویلي دي چې دا به استعمالوي او دا به نه استعمالوي. نو چې کوم څیزونه شریعت حرام کړو نو بیا نه استعمالو، نو د هغې په نه استعمالولو کې فایده ده. او چې کوم اشیاء شریعت وي چې دا استعمالوي مباح دي، نو د هغې په استعمال کې د انسان دپاره فایده ده. نو شریعت چې د کومو خبرو تصریح کړی را چې دا به نه استعمالوي، نه به نه استعمالو، هغې کې د انسان دپاره بیا نقصان دی، او په نه استعمال کې انسان دپاره فایده ده. شریعت یو اصول بیان کو، هر هغه حیوانو چې هغه په بل حیوان باندې حمله کی او بل حیوان ماتی او شلی او سیرکی لکه زمری شو او پړانګ شو، چیتا وغیرہ داسې لکه سپی شو، دا په بل حیوان باندې حمله کی او هغه ماتی په خوله باندې او په پنجو باندې دې به نه خوري، دا حرام دی. په مرغو کې هر هغه مرغۍ چې هغه په پنجې سره ښکار کی او په مهو کې سره ښکار کی لکه باز شو، دغه شانتې مرغۍ چې رینده حرام ده، به نه استعمالوي. د هغې وجه دا ده چې په دې کې درندوالی دی، دا بل نه وینه څکي او بل حیوان ماتي. نو که انسان دغه حیوانات خوړل شروع کړو، دغه مرغۍ او دغه حیواناتو، نو د هغې اثر به خامخا په انسان کې راځي به، نو انسان به هم درنده شي، انسان به بیا د انسان وینه بس کی، بیا به انسان هم د انسان په جان باندې او په مال باندې به حملې کړي او ډاکې به اچي. نو انسان خو حیوان نه دی که نه، انسان خو اشرف المخلوقات دی، دکې خو به د خیرخواهۍ جذبه وي، دکې خو به الفت وي، دکې خو به انس وي، دی خو به د بل په غم باندې خفه کېږي به. نو انسان ناسې نه حیوان جوړ شي، نو ځکه دغه حیواناتو د خوراک نه منع وکړه. او چې کومې کې شریعت خاموشي اختیار کړې ده، نو پای کې بیا اصل اباحت هغه بیا مباح دي، هغه بیا استعمالولی شي. او دا کومو اشیاو کې چې موږ ته ضرر ښکاري، لکه مار شو، لړم شو، یا دا ماشي او ماچان چې موږ ته په ظاهره کې دې فایدې نه ښکاري، دې کې بلا شي فایدې دي. او چې څوک د دې ماهرین دوی په دې باندې ریسرچ کړي، ناغین په دې خپلې مقالې ولیکلي 30 څیزو چې په دې کې بلا فایدې دي، الله تعالی په دې کې ښودلي، دا د دوایانو دپاره استعمالیږي. په دې کائنات کې داسې زهریله ګیسونه دي، که دا زهریله ځناور یو طرف ته شو، نو هغه زهریله ګیسونو د وجې نه انسان ژوندی نشي پاتې کېدی. او دا بلا واقعات په کائنات کې داسې شوي دي چې یو ملک داسې حیوان ختم کړی دی، نو په ملک کې قسمه قسم بیماری بیا راغلي دي، او بیا هغې د هغه حیوانات د بل ځای نه بیا راغوښتي دي. نو داسې واقعات په دنیا کې راغلي دي، نو دا د انسان د فایدې لپاره دي. دا زهریله ځناور هغه زهریله ګیسونه خوري او انسان هغې ژوندی پاتې کېږي. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، الله تعالی هغه ذات دی
چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره هغه څه چې په ځمکې ټولو. ثم استوى بیا الله تعالی قصد وکړو، الله تعالی قصد وکړو، اراده وکړه. استوا په عربي کې په ډېرو معنو راځي، په معنا د اوچتېدو ته، پورته کېدو ته، په معنا د برابرۍ سره، په معنا د قصد او اراده کولو، ټولې معنی راځي. دلته کې معنا قصد او اراده کولو. ثم استوى ای قصد الیها، الله تعالی قصد او توجه وکړه الی السماء، آسمان طرف ته. آسمان خو یو لوګي و، هغه لوګي طرف ته توجه وکړه، اراده وکړه چې دام برابر کما. نو فسواهن، الله تعالی برابر جوړ کړو دا آسمانونه، سبع سماوات و آسمانونه. فسواهن عربی کې تسویه په معنا د برابرولو سره، ای اتمهن وقواهن، الله تعالی برابر کړو بغیر د نقص نه، هر څه بالکل کامل طریقې سره جوړ کړو. سبع سماوات و آسمانونه. د آیت د ظاهر نه دا معلومه شوه چې ځمکه مخکې پیدا را او اسمانونه بیا وروستو پیدا شو، او دا عقل سره موافق راځي. انسان چې کله کور جوړي نو لومبې ځمکه باندې هغه دیوالونه قایم کړي او بیا وروستو چت جوړي، نو فرش مخکې او چت بیا وروستو وي. ځمکه هم الله تعالی مخکې پیدا کړې ده او اسمانونه وروستو پیدا کړي دي. د دې ذکر په سوره حامیم السجده کې 43مه سپاره کې هم دی. هلته هم داسې چې ځمکه مخکې پیدا را او اسمانونه وروستو پیدا دي. لیکن په 13مه سپاره کې په سورة النازعات کې چې کوم ذکر دی، هلته دا معلومیږي چې اسمانونه مخکې پیدا دي او ځمکه وروستو پیدا ده. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، هلته د اسمان مخکې ذکر کړی دی او بیا وروستو وی والارض بعد ذلك دحاها، د اسمانونو د پیدا کولو نه بعد الله تعالی ځمکه خوره کړه. نو تعارض راغی د آیتونو منځ کې. او قرآن د الله کلام دی او د الله په کلام کې تعارض تناقض نشته دی. د انسان په کلام کې تعارض راتی شي، د الله په کلام کې تعارض نشي راتی. دلته راځي چې ځمکه مخکې پیدا او اسمان وروستو دی، او هلته راځي چې اسمان مخکې او ځمکه وروستو ده. مفسر کبیر امام رازی رحمه الله خو داسې حل کړی دی. هغه وایي د ثم مطلب دا نه دی چې ګنې ځمکه مخکې او اسمان وروستو، بلکې دا ثم مطلب دا چې دا دوه څیزونه په مختلفو زمانو کې پیدا شوي دي. اسمان ځان له په زمانه کې او ځمکه ځان له زمانه کې پیدا شوې ده. باقي چې کوم دی کې دواړه جمع شوي دي، نو چېرته یو مخکې چېرته بل مخکې شوی دی. او د قرآن مقصود دا ترتیب بیانول نه دي چې ګنې دا یو مخکې دغه یو وروستو، خو دوه مختلف اشیاء الله تعالی پیدا کړي دي په مختلفو زمانو کې، نو بس هلته جمع شوي دي، ذکر شوي دي، او ترتیب دی نه دي ورکول پکار، نو تعارض بیا نشته دی. لیکن حضرت تانوی رحمه الله تعالی هغه ظاهری تطبیق هم راوسته دی. هغه وی اصل کې الله تعالی د ځمکې دا ماده پیدا کړه، ماده دا چې دا اوبه وي او دا اوبه الله تعالی یو ځای کړې. ځمکې لا موجوده حیات نو صرف ماده پیدا شوه، بیا الله تعالی لوګي پیدا کړو د ځمکې نه پسو، څنګه چې موږ شروع کې وایي. نو لوګي د اسمان دپاره بنیاد دی او دا اوبه د ځمکې دپاره بنیاد دی. نو ځمکه مخکې شوه او لوګي ورپسې شو. بیا چې کله لوګي الله تعالی پیدا کو، نو د هغې نه پس الله تعالی دا ځمکه خوره کړله په موجوده حیات باندې، او بیا الله تعالی د لوګي نه اسمانونه خوره کړو. نو چې چېرته د اسمان ذکر مخکې راغلی دی، هلته دا چې لوګي د موجوده ځمکې نه مخکې پیدا دی چې کوم موجوده حیات دی، او چېرته چې د ځمکې ذکر مخکې راغلی دی، بیا مطلب دا چې دا د ځمکې دا چې کومه ماده اوبه دي، نو دا د لوګي نه مخکې پیدا دی. نو ټول روایتونه خپلو کې لږې روایتونه منځ کې. بهر حال اسمانونه ودي، قرآن کریم کې د اسمانونو ذکر دی او ځمکې هم الله تعالی پیدا کړي دي، خو قرآن کریم کې صراحتاً د دې خبرې ذکر نه چې ځمکې ودي، یعنې د د عادت په قرآن کې نشته دی. ومن الارض مثلهن لفظ راغلی دی چې ځمکې هم د اسمانونو په شان تیري. نو مفسرین حضرات چې دا ځمکې دي. البته بخاری او د مسلم په یو روایت کې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې چا یو لیش ځمکه قبضه کړه په ناجایزه باندې، په ناحق باندې، د نه لیکن د په دروغو ګواهانو سره او یا په خبرو اترو سره
او یا په پټوارخانه کې څه ترتیب مرتیب برابر کو او الته کې دان لا انټریو کړل یعنی ځمکه په دروغه په ناجایز طریقې سره یولې شو من اخذ شبرا من الارض ظلما چا چې یولې ځمکه ظلمن قبضه کړله او دنا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې توقه یا توقه من 7 ارضین الله تعالی تروز مکو پوري دغه یولې ځمکه بروچته کی او داین به یو هار او امیل جوړ کی او دته به سبا قیامت کې دی غاړي تواچی او دا وردی علامتي چې دا انسان دی چې دو پردیس مکه په ناجایزه طریقې سره قبضه کړی و دا روایت ډېر پیری راغلی مسلم شریف کې او بخاری شریف کې مو چې دا وزم کې دي نور روایتونو کې د وزم کو ذکر هغه راغلی دی وهو بكل شيء عليم الله تعالی په هر یو سیز باندې علیم پوهه دی بكل شيء مخکې کله کې وهو علیم بكل شيء دی دې کې اشاره وکړه چې د الله نه ګورې سپټ نه دی الله تا تنخکاری الله تعالی ته ګورې تخکاری دا اوس مکه واسمان نه دار صلی الله تعالی ته معلوم دی په دې باندې خپويږي علیم دا مبالغه په عالم کې عالم معنی جاننے والا علیم معنی ډیر پویا الله جل شانه په باریک بینو باندې پويږي په ذرات باندې پويږي په پټو په ښکار خبر باندې پوي دی الله تعالی ذات ته چې پیدا کړی دی ستاسو لپاره هغه سوچ پزما کې دی ټول دی الله تعالی کستو کو آسمان طرف ته پس برابر یې جوړ کړ دی لرو اسمانونه الله تعالی په هر یو سیز باندې ډیر پوهه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ قال ربك أو كلا چوي رفستا للملائكة فرشتوتا انی جاعل فی الارض بیشک زو پیدا کون کیم پزمک کی خلیفتن یو نائب لرا قالو اوی فرشتو اتجعل فیها آیت پیدا کوی پدیزمک کی من اعچالرا یفسد فیها چروانی بکوی پدیزمک کی وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ او تو یویبا وینو لرا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ حال داری چی منگا تسبیح بیانو بحمدک سرد حمستا وَنُقَدِّسُ لَكَ او منگا پاکی بیانو تالرا قال او فرمائن اللہ تعالی انی اعلمو بیشک زو پویگم ما پہاسو لا تعلمون چی تاسو نپویگے دا دیزینا دا کائنات رنبنی انسان دا پیدائشو او دا پیدائش نمخ کی چکم تمہیدو دا غی بیان دے دا مخ کی رکو پاولنی آیت کی تیرشویو خلقکم والذین من قبلکم اللہ تعالی تاسو پیدا کری وے او تاسو نمخکنی خلقم اللہ تعالی پیدا کری دی والذین من قبلکم کی رنبنی انسان چگہ حضرت آدم علیہ السلام دے نا آغیت اشارہ و او بیا رستنی خلقو او بیا ردغا رکو پا آخرانی آیت کے او دغه رکوع په اخرانی آیت کې یعنی بیگانی سبق کی بیانو چې الله تعالی زمکه او اسمانونه پیدا کړو زمکه اسمانونو پیدا کولو نه بعد د دې زمکه د لپاره خلیفہ پکارو نائب پکارو جانشین پکارو داعی بیان په دې سبق کې دی بیگانی سبق کې دا تیر شوی وو
چې کله الله تعالی د اوبو نه هغه ځمکه پیدا کړه او د لوګینې اسمانونه پیدا کړو او ځمکه مکمل شو، اسمانونه مکمل شو. د دې نه بعد د ځمکې دپاره الله تعالی فرشتې پیدا کړې. د اسمان د لاندې چې کومې فرشتې دي دې ته، او چې کوم د اسمان د لاندې چې کومه دنیا ده دې ته ملای سافل وي، او د اسمان نه بره چې کوم عالم دی او کومه دنیا ده او کوم اسمانونه او فرشتې دي هغې ته ملای اعلی ویل کېږي. ملای سافل ښکته ته وي، او ملک معنی ډکولو، د لاندې څه چې کومه ډکه شوې ده د مخلوقاتو نه دې ته ملای اعلی، او پاسني عالم ته ملای اعلی ویل کېږي. لاندې چې کومې فرشتې دي په ځمکه باندې دا الله تعالی د عناصر اربعونه پیدا کړي دي. عناصر اربعه څلورو، هغه اوبه، هوا، اور او خاوره. د دې څلورو عناصرونه الله تعالی د لاندې فرشتې پیدا کړي دي، او دا په یو داسې هیئت سره پیدا شوي دي چې دا څلورو عناصر په دا فرشتو کې په اعتدال سره او په توازن سره په یو خاص تناسب سره ښودي شوي دي. نو په دې فرشتو کې اعتدال زیات دی، عدل او انصاف پکې سیوا دی، د ګناه ماده پکې بالکل نشته، ځکه په یو خاص انداز کې پیدا شوي دي. او دا فرشتې په دې ځمکه باندې اوسېږي. دې ته ملای سافل ویل کېږي. د اسمان نه بره چې کومې فرشتې دي هغې ته ملای اعلی ویل کېږي، او دا الله تعالی د نور نه پیدا کړي دي. نو هغه د نور نه دي، او دا لاندې فرشتې هغه د دې عناصر اربعونه پیدا دي، خو په یو خاص ترتیب سره. دا فرشتې په دې ځمکه باندې آباد دي، څومره زمانه الله ته معلومه ده. دا یې نه بعد الله تعالی جناتو کې چې کوم لومړني جن دی، چې کوم اولنی ابوالجان چې ورته وي، یا د جناتو جد امجدو، نو هغه الله تعالی د اور نه پیدا کو. دا څلور عناصر چې دي په دې کې دا اور سیواو، د جن په پیدایش کې اور زیات دی، او دا نور درې عناصر پکې شته خو دا پکې کم دي، او دا اور پای کې غلبه وه. نو ځکه جناتو ته ناری مخلوق وایي، فرشتې نوري دي، او دا جناتو دا ناری دی، اور نه پیدا دي. نو صرف اور نه دی، دا درې عناصر پکې نورم شته، خو اور پکې غالب دی. او دا اور یو صفت داري چې دا سوځولم کې او دې کې اوچتوالی دی. اور چې کله ولګي دې بره طرف ته ځي، د دې وجې نه اور چې څونه سیوا کېږي لمبې اوچتېږي. د دې دا تاثیر او د دې دا صفت دی. دغه تاثیر او دغه صفت دی جناتو کې راغی. جناتو کې سرکشي، بغاوت او لویي، تکبر او دا خونریزي دا پکې د حد نه لږه سیوا ده، ځکه دغه اثر د وجې نه. دا جنات په دې ځمکه باندې آبادو څومره زمانه چې وغه الله ته معلومه ده. دی په دې ځمکه باندې بغاوت وکړو، ظلم و ستم او زیاتی، ګناهونه، شرارت او سرکشي د حد نه سیوا کړو، یعنې ځمکه د ظلم و ستم نه ډکه کړه. الله جل شانه یو نظام دی چې کله یو مخلوق د حد نه تجاوز وکړي، کله چې مخلوق من حیث القوم، یعنی اکثریت په اعتبار سره چې کله دا د حد نه تجاوز وکړي، دا که انسانان دي او که دا جنات دي او که دا یو بل مخلوق دی، دی چې کله ګناهونه کې تر یو حده پورې الله تعالی ورته څه وایي نه، خو چې کله دی د یو حد نه سیوا شي نو بیا الله تعالی ردی صفایا کی بیا. نو دغرنګې جنات چې کله د حد نه تجاوز وکړو، الله جل شانه فرشتې په دې باندې مسلط کړې، راولېږلې، او دې کې اکثر جنات قتل کړو چې کم ډېر سرکشه او ډېر بغاوت والو، او چې کم بغاوت والو نو هغې یې تس نس کړو، هغې یې جزیرو طرف ته ولېږلو. دا دنیا کې چې کم دی کې سمندرونه دي، او د سمندرونو منځ کې جزیرې دی کې آبادي نشته دی، نو هغې یې هلته کې وشړلو او تس نس کړو، دا وچې ځمکې نه وشړل. د دې نه بعد الله جل شانه چې کله د انسان د پیدا کولو اراده وکړه چې انسان د پیدا کما، نو د انسان د پیدا کولو نه مخکې الله جل شانه فرشتو ته اطلاعاً دا خبره وکړه، چونکې دوه مخلوقات په ځمکه باندې و، فرشتې وې او جنات مو.
جنات مکمل ختم شوي نه دي او فرشتي خو موجود دي ملائکه سافلو. نو د فرشتو وړاندې الله جل شانو هغه خپل اراده ظاهر کړه او دا نه چې غني الله جل دین مشوره غسته چې تاسو وایي چې دا کار وکړو کو نه کو، دا نه چې غني س جمهوریت او دا نه چې غني ووټینګ پکارو، دا اطلاعاً دا خبر وا او الله جل شانو د فرشتو مه ته د خبر زکه ظاهر کړه چې چونکه فرشتي په ځمکه باندې موجود دي او د ځمکې دا نظام الله تعالی فرشتو ته حواله کړ دی، حکم د الله راځي او عمل کې فرشتي راولي. نو فرشتي د ځمکې آلات دي او اسباب دي استعماليږي. انسان چې کله دنیا ته راشي نو د انسان دا کارونه خو فرشتي بکی، چې فرشتو ته د انسان فوقیت او برتری او داغه چې کوم عظمت او احترام د الله تعالی په نظر کې چې داري فرشتو ته ظاهر شي او معلوم شي. ځکه د فرشتو نه مخکې جنات په دې معنی کې فعل شوي دي. نو اسنه ناصاب الله تعالی انسان رولېږي او بیا فرشتي هغه ته چې کوم په ځمکه باندې موجود دي ملائکه صافلو هغه انسان ته عظمت په نظر باندې نه ګوري بلکې هغه د جناتو په نظر ورته ګوري. د انسان آشان عظمت او احترام او فوقیت بنشي. الله جل شانه د انسان هغه برتری او فوقیت او دای د ظاهرولو د پاره چې دا فرشتي د انسان نگرانی کې وکارونه وکي چې د انسان خلافت او هغه دی په ذهن کې وي. دای د پر الله تعالی د انسان د پیدا کولو نه مخکې بطور اطلاع او بطور مشوره دی ته وي. نو فرشتو ته دا خبر ظاهر کړه او دا چې زه یو انسان پیدا کول غواړم او دا به خلیفه او دا به نائب وي او د انسان مختصر اجمال یا مختصر هغه خبرم واضح شي داسې انسان وي دا کارونه وکي. چونکه فرشتو ته دا خبره معلومه شوه چې دا حکم نه دی د الله تعالی را طرف نه، یعنی په یو داسې انداز کې خبره ده چې مونږ ته پکې د وینا گنجائش ته دی، ورنه فرشتي مجال دی که لفظ هم بدلولی شي د الله تعالی مخې ته. جبريل علیه السلام فرشتو کې ټولنه لویه فرشته ده. کله چې د الله تعالی حکم جبريل علیه السلام ته ملاویږي نو روایتو کوي چې دا جبريل علیه السلام دا الله د جلال نه داسې ویلی شي او داسې وړه شي لکه یو مرغۍ ردنه جوړه شي. حالانکه دا ټولنه لویه فرشته ده. نبی علیه السلام چې کله دا په خپل اصلي شکل کې ولیده د دې سر بر اسمان سره لګېدلی او خپې تخت سرا سره لاندې لګېدلی وي او پوره خلا یې بنده کړې وه، دومره غټه فرشته وه. لیکن هغه د الله جل شانه د عظمت او د جلال مخې ته دومره وړه شي چې یو مرغۍ جوړه شي. د فرشتو څه مجال دی چې د الله تعالی په یو کار کې د الله تعالی په یو فعل کې ای کې دخل اندازي دی وکي. او چونکه دا ماحول داسې و چې فرشتو تم په دې کې دا معلوم دي چې موږ خبره کولی شو چې کله الله جل شانه خپل هغه مشوره ظاهر کړه اطلاع دی لور کړه نو فرشتو دا وی چې جی تاسو داسې مخلوق ولی پیدا کوي چې یو پزماکه کې فساد بکی، رواني بکی، گناهونه بکی با او دارنګه د ازمکه به د ظلم او ستم نه ډکه کی او تجربه مخکې شویم ده. مخکې جناتو دا کار کړیم دی، گناهونه کړي دي، هغې ظلم او ستم کړی دی، هغې خونریزي کړې ده، یو بل قتل کړی دی. چې یو تجربه مخکې شوې ده نو بیا یو داسې مخلوق پیدا کول چې هغوی هم دغه کارونه وکړي نو دې به څه مطلبي. او باقي په ځمکه باندې عبادت دی او د خلافت نظام قائمول دي، د الله تعالی احکامات په ځمکه نافذول دي، شریعت نافذول دي. نو فرشتو چې دا کار خو مونږ کولی شو، مونږ ګناهونه سره کوم نه کولی شو، نه مونږ پیژنو ځکه فرشتي له ګناهونه مکمل پاک دي. لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون. نو ګناهونه سره مونږ کوونه، خوندریزي خو مونږ د سره کوونه، فساد مونږ نه کو او د الله تعالی عظمت او د الله تعالی احترام او پاکی بیانول او عبادت کولو دا مونږ په احسن انداز کې کولی شو او کوی دا کارم به مونږ کوو. لیکن د الله جل شانه د انسان په پیدا کولو کې چې کوم راز او کوم حکمتونه وو هغه الله جل شانه ته معلومو، هغه رازونه او حکمتونه او هغه فلسفه او فرشتو ته مخامخ نه وه. ځکه فرشتو لا انسان لیدل نه دی، د انسان ډاکومنټري هغې له فرشتو کتلی چې د انسان به څنګه وي،
دی به څنګه خلافت قائمي په ځمکه باندې، دی به زندگی څنګه تیری وه، نغله لیدلې نه دی او نه په تصور کې وه. دی خدا انسان قیاس کو په جناتو باندې، نو ځکه دی دغه خبره وکړه. نو الله جل شانه فرمایل چې زه څه کوم او زه څه پیدا کول غواړم، د هغې پوره علم تاسو ته نشته چې کوم علم ماته دی. انسان کې خو تاسو د فساد او خونریزي ښکاري، او انسان کې چې الله تعالی کوم نور کمالات ښودي دي، د انسان هغه نور کمالات هغه تاسو ته کوم دی معلوم دی. ټیک ته چې په ځمکه باندې به یو طرف ته انساني ظلم و ستم به کې وینه به تویي به، او بل طرف ته په دغه ځمکه به داسې یو انسان ومي چې هغه الله تعالی ته په سجده باندې پروت دي، هغه به د الله تعالی دپاره خپل اولاد ورکولو ته هغه په دې کې چو چرا به نه کړي. هغه ابراهیم علیه السلام چې خپل زوی د حلالېدو لپاره پیش کړي به، ټیک ته یو خوا به بل انسان د بل انسان ظلم کې سر به ترې نه کلمي، بل خوا بل انسان خپل اولاد الله لپاره نظرانه کړي به. دارنګه انبیاء کرام علیهم السلام او صدیقین او شهدا هغوی به چې کومې قربانۍ ورکړي د الله دپاره، کوم انداز کې به لګیا به وي، هغه فرشتو ته کوم ځای کې معلوم دی. وی انی اعلم ما لا تعلمون، زه چې څه کوم او زه چې څه پېژنم هغه تاسو نه پېژنئ. باقي بیا د انسان مکمل پیدایش څنګه وشو هغه انشاءالله تعالی آینده سبق کې هغه را روان دی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، او کله چې ووایي رب ستا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یعنی اے نبی علیہ السلام دا واقعه د قوم ته بیان کا. وَقْصُصْ عَلَىٰ قَوْمِكَ ذَلِكَ، اے نبی علیہ السلام تا تم پته نشته چې د لومبني انسان د پیدا کېدو نه مخکې کوم حالات هغه سو، هغه بیک ګراوند سو، هغه میدان څنګه و، هغه مونږ تا تم بیانو، نو ته هم خبر شي او ته دا قوم هم د دې خبرو نه خبر کا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ یعنی وَقْصُصْ عَلَىٰ قَوْمِكَ بیان کا په خپل قوم باندې د لومبني انسان د پیدا کولو هغه حالاتو. ربک للملائکتی چوی ربستا للملائکتی فرشتو تا، فرشتو ته وی کمی فرشتی چې په ځمکه باندې موجود وي هغې ته وی او چې کم په اسمانونو کې دي. او دې ځای کې جنات ذکر نه کړو چونکې د جناتو د پاسه فرشتې وي، جنات د فرشتو کابو کې وو، کنټرول کې وو، او چونکې فرشتې به د ځمکې نظام چلی به د انسان په نگرانی کې، نو فرشتي لومبې په اعتماد کې اغوستل پکار دي چې فرشتو ته د انسان هغه مرتبه او د انسان هغه برتري او د انسان هغه فوقیت معلوم شي. انی جاعلنو بېشکه زه پیدا کوونکی یم. ملائکو هغه مخلوق دی چې دا د دې اکثریت الله تعالی د نور نه پیدا کړی دی، او د نور د پیدا کېدو د وجې نه په دې کې ماده نشته دی، دا په نظر باندې راځیم نه. د دې د لیدو لپاره په دې سترګو دا انسان د فرشتې په اصلي شکل کې نشي لیدی، یعنی نورانی سترګې ولا پکار دي روحاني، د هغې په ذریعې سره انسان د فرشتې لیدی شي. ها کدی یو بل شکل اختیار کې د انسان یا د بل چا بیا انسان لیدی شي. دا جبریل علیه السلام به شورو کې په خپل شکل کې براتلو یا مختلف شکلونو کې، بیا هره کې د دحیة الکلبی رضی الله عنه شکل اختیار کړی و. دحیة الکلبی رضی الله عنه یو لوی صحابي دی مشهور، بیا د هغه په شکل کې به دا فرشته براتله. د صحابه به دا خیر چې ګنې دا دحیه رضی الله تعالی عنه دی راغلی ناست دی، اب جبریل علیه السلام راغلو او نبی علیه السلام سره به خبرې وکړې، او دې کې ناسته به چې لاړو بیا به صحابو ته پته ورګي چې اوهو دا هو جبریل علیه السلام. نو فرشتې د نور نه پیدا دي، او دی کې تذکیر او تانیث نشته، دا د مذکر والی د مؤنث والی نه پاکی دي، او دی توالد او تناسل دا پکې نشته، ولادت او شادی بیاه دا خبرې پکې نشته دی، او د خوراک او د سکاک نم پاکی دي، او په مختلفو شکلونو کې راتلی شي. جسم نوری یتشکل باشکال مختلفه، دا یو نورانی مخلوق دی او مختلف شکلونه هغه اختیارولی شي، او ردی ځان یو لوی نظام دی. کمې فرشتې چې د اسمان د لاندې را به د لاندې وي هغې د پاسه نشي تللی، کمې فرشتې چې بر دي هغې به بره وي، که هغې کې چاته ذمهداري د لاندې میلاو شي به راځي به. یعنې فرشتو کې د خپل ځای نه اخوا دې خوا تله راتلو د خپل طرف نه دا تصور هم په هغې کې نشته دی.
کومه فرشتي چې د کم کار دپاره پیدا شوې او کومه ذمهداري یې ته حواله شوې ده هم هغه کار او هغه ذمهداري هغه تر قیامته پورې به پوره کیږي به للملائکة فرشتو ته انی جاعلنو بیشک زه پیدا کوونکی یم جاعلن معنی خالقنو پیدا کوونکی یم فی الارض پزمکه کې خلیفتا یو خلیفه دا بطور مشوره او بطور اطلاع وا او دا نه چې ګنه الله تعالی دین رای اغستا چې دا کار وکم او کو نه کما نه الله تعالی نه چانه رای اخلي نه چانه مشوره اخلي ځکه مشوره انسان الله یخلي چې انسان ته یو خبره هغه منفی پهلو او مثبت پهلو پورا واضح نه وي نه بیا رای واخلي چې تاسو وایي چې دیو کار او دیو خبره مونږ ته منفی پهلو معلومه وي دا منفی خبرې دي دا پکې مثبت دي مختلف ذهنونه چې په یو خبره باندې متوجي شي دا غي ډیر رازونه انسان ته کولو شي او الله جل شانه ته د کلیات او د جزئیات او د سبا او د نن او د هر څه علم مکمل نه الله تعالی نه دین رائے غستره او نه مشوره طلب کوله دا مشوره د اطلاع په انداز کې او چې تاسو دین خبر شئ اول دې کې مفسرین حضرات چې او تعلیم هم دی انسان ته چې انسان الله جل شانه وانت کې ذات او چاته د هر څه علم دی هغه چې فرشتو سره یو قسم مشوره کوي د انسان ته به طریقه ولا مشوره کوي د هر یو کار باره کې مشوره کوه ما خاب من استخار وما ندم من استشار کم سړی چې استخاره وکړه دی بچرین ناکام نشي د هر یو کار نمخ کې استخاره کوي ان د الله نه خیر طلب کوي استخاره د الله تعالی نه خیر طلب کولو وما ندم من استشار او چې کم سړی مشوره اخلي د چانه نو دی بچری ندامت او اختیار نه کی نادم بنشي او مشوره هم دا چانالي چې هغه د مشورې اهل وي المستشار مؤتمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې مشوره غستری کیږي هغه امانتدار دی ان هغه د مشوره د خیر خواهی په بنیاد ورکی اسنه چې کندې ته ورزي اسنه چې غلطه مشوره ولورکی دی امین دی او امین په مشوره ورکول کې دیانتداري نه کار اخلي غداری بم نه کی خیانت بم نه کی دا انسان ته تعلیم دی چې مشوره هغه کوي خلکو سره او ځان یو مستشیر وګوره خپل مشوره ورکون کې دغه نه مشوره اخلي انی جاعل بیشک دا پیدا کون کی هم پزمکه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خاص امور کې صرف دو کسانو سره مشوره کوله او بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او کله کله به د نور دو سره مشوره کوله علی رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه سره او داسې عمومي خبره به بیا به عام مشوره کوله صحابه سره خلیفۃ النائب خلیفہ نائب او جانشین ته ویل کیږي خلیفہ دې ته وی چې یو مالک او د خپل ځانو د یو کار نگران جوړ کی چې زما نگرانی به تکه د یو کار او یو ذمہداری هغه ته والی شي ته خلیفہ ویل کیږي دا بالکل داسې ده لکه یو بادشاہ د یو علاقې نگرانی او ذمہداری او سړي ته حواله کی نو دا سړی د هغه طرف نه حاکم هم دی د هغه طرف نه وزیر هم دی یا عامل هم دی یا گورنر دی د علاقې ذمہداری ټول هغه ته حواله شو داغه نه به مطالبه کیږي داغه نه به تپوس کیږي خلیفتن یو نائب یو جانشینو الله جل شانه مالک الملک ته او پزمکه باندې انسانانو سیږي هر انسان سره الله تعالی براه راست خبري کیای ولې آیا هر انسان ته الله تعالی په خپل وی چې داسې او داسې او داسې وکا دا الله جل شانه ذات ډیر لوی او مخلوق کې دومره استعداد نشته چې خالق سره براه راست خبري وکي نو د خالق او د مخلوق په منځ کې داسې یو نائب او یو جانشین پکار دی چې د مخلوق د جنس نوي او د خالق د طرف نه چې محکمات راځي هغه د نائب ته او جانشین ته راځي او دا جانشین به د خالق او احکامات او داغه د مرزي او د منشا مطابق پزمکه کې نافذي دته خلیفہ ویل کیږي خلیفہ به هغه انساني چې هغه د الله تعالی خلافت قائمي پزمکه شریعت په قائمي پزمکه باندې یعنی د الله تعالی حدود په پزمکه باندې قائمي دا به خلیفہ وي او کم انسان چې دا کار نشي کول دا بیا خلیفہ نه دی خلیفہ هر انسان دی د
دا صرف آدم علیہ السلام نه دی، هر انسان چې د الله تعالی نظام او شریعت په ځمکه باندې نافذي په خپل ځانوم او په بل چم دا خلیفہ دی. آدم علیہ السلام هو سر فهرست دی او صرف آدم علیہ السلام خلیفہ نه دی. هر انسان کې چې دا صفات موجود وي چې هغه د الله تعالی شریعت او نظام په خپل ځان نافذي او بیا په خلکو باندې هغه خلیفہ دی. نو خلیفتن یو خلیفہ یو نائب. قالو ای فرشتو اتجعل فیها آیت پیدا کوي په دې ځمکه کې. دا به طور اعتراض نو بلکې انداز داسې و چې فرشتو ته په دې کې لبکشایي پکار او کول شواغي او دا به ادب کې نه راته دا اعتراض او تنقید نو. اتجعل فیها آیت پیدا کوي په دې ځمکه کې من یفسد فیها آسوک چې فساد کوي په دې ځمکه کې رواني بکی په ځمکه کې. دا فیه دو پیروړو زور واچو چې دی بزمکه بیا د ظلم و ستم او د فساد نه وډکه کی لکه څنګه چې جناتو دا کار کړو. یا خو فرشتو انسان قیاس کو په جناتو باندې یادا چې فرشتو ته دومره علم ورکړې شو دومره د انسان باره کې معلوماتو چې فرشتو دا نتیجه خاص کړه چې کله انسان کې خواهشات دي کله چې په انسان کې جذبات هم دي غضب پکې دی غصه پکې ده انسان به خامخا د خواهشات او جذباتو نه کار لي او دی به غصه کیږي به حسد بکی او چغلی بکی او ظلم و ستم بکی رواني به خامخا کی. دغه انسان کې کله غضب وی غصه او حیوانیت پکې دی نو دا چې کله د حد نه سیوا شنه خامخا دی بس کی رواني به خامخا کی پزماکه کی. نو فرشتو بیا د خپل قیاس کړی دی چې انسان کې د صفات دی دی به خامخا دا کارونه کی. ويسفك الدماء او تو ییبا وینو لرا دماء ویني وتو یوي بغیر حقها په ناحق سره ناحق ویني وتوي په حق وینه تو خو ټیکتي د قاتل نه قصاص واستل دا غوینه تو د صحیح د شریعت حکم دی. دا یو زانی دی زنا غبا ثابت شو دا سنسارول دا خو شریعت حکم دی. یو سړی مرتد شو او هغه واپس اسلام ته ناراضي دا غنه سر کلمول دا خو شریعت حکم دی هغه وینه تو یول دی لیکن هغه حق وینه ده او دلته کې ناحق ظلم ستم هغه یادي. ونحن نسبح دا او حالیه حال دار چې مونږه پاکي بیانو بحمدک سره د حمستا ونقدس لك نسبح دا اقوال افعال سره لګي موږ په اقوالو کې په افعالو کې موږ ستا پاکي بیانو تسبیح وایو سره د حمستا ستا خوبه بیانو ستا صفات بیانو ونقدس لك دا کی دې سره تعلق سره یعنی موږ پاک غنو تعالی را ونقدس لك موږ پاک غنو تعالی را عقیده کې موږ دم په ذهن کې ته پاک او په جواب ته موږ پاکي وایو په جواب باندې. قال اني اعلم او فرمایله الله تعالی بشک ز پویګم اعلم دو معنی کولی شو یا ز خپویګم چې کله اسم تبذیر شي یا اعلم ز پویګم چې واحد متکلم سی شي بشک ز پویګم یا ز خپویګم ما لا تعلمون په هاسو چې تاسو په نه پويږئ. دا اجمالی خبره شو تفصیلی رستو را روان دي. او کله چې وي رب ستا فرشتو ته بشک زو پیدا کون کې هم پزماګه کې نائب وې دي آیت پیدا کوي په دې ځمکه کې آ چالرا چرانی بکی په دې ځمکه کې او تو یې به وینو لرا حال دار چې موږ تسبیح بیان او سره د حمستا او پاکی بیان او ستاره پارا او فرمایل الله تعالی چې بشک ز پویګم په هغه سوچ تاسو به نه پویږئ. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وعلم الله تعالى خودلي آدم علیہ السلام تا الاسماء نمونو لرا كلها طول ثم عرضهم بیا اللہ تعالی پیش کردی لرا علی الملائکتی ففرشتو باندی فقالا پس فرمائل اللہ تعالی انبئونی
خبر راکې ماته تاسو باسماء هؤلاء په نومونو د دې څیزونو سره ان کنتم صادقین کچرې تاسو رښتینی د حضرت آدم علیه السلام د پیدایشو دای خبره فرشتو وړاندې عرض کړې شوه چې فرشتو ته اطلاع ملو شي او د حضرت آدم علیه السلام فوقیت او برتری دا په فرشتو باندې او په جناتو باندې واضح شي او ظاهر شي. فرشتو تپوسو کو چې دا وسنګ انساني چې دې بدا دا کارونه کې پزمکه کې خرابې به خوري به خونریزي به کې او عبادت ته او تسبیح او تحمید هغه موږ ښه کولی شو. الله جل شانه جواب ورکو چې زه کوم کارونه کوم کومې فیصلې کوم په هغې ستاسو نه ښه پوهېږم. بیا الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده وکړه. امام ابن عساکر رحمه الله تعالی کتاب دی تاریخ مدینه دمشق 80 جلد کې په 80 جلد کې دا تاریخ لیکلی دی. تاریخ ابن عساکر په نوم مشهور دی او تاریخ مدینه دمشق دا غي په وم جلد کې د حضرت آدم علیه السلام تذکره ډیره تفصیلا کړې ده او ټول اقوال او روایتونه راجمع کړي دي چې دای خلاصه ده چې کله الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام د پیدا کولو اراده وکړه نو جبرئیل علیه السلام ته وویل چې لړ شاو د ځمکې نه خاوره راجمع کړه یو موټی. جبرئیل علیه السلام راغی او د ځمکې نه اول اجازت واغستو چې ستانه لږه خاوره راجمع کوم او اولم یې. ځمکې جواب ورکو چې اعوذ بالله منک زه پناه غواړم په تا سره په الله تعالی سره دستانه ان تنکس مني چې ته ما کې کمې راولې او زما نه خاوره اوچته کې او تشینوني دا ته چې د ما د کمې حصې نه خاوره اوچتې نه غځې به بدنما شي عیب جن به شي. نو ځمکې وایي چې په الله تعالی سره ستا نه پناه غواړم یعنې دا کار مه کوه. د ځمکې نه خاوره وړل مثال داسې لکه انسان چې د خپل بدن ټوکړه چاله ورکړي. نو څنګه چې یو جسم او یو بدن دا نه خوښوي چې زما ټوکړه دې زما نه لرې شي دارنګې ځمکې هم دا خبره نه خوښوله چې زما څه حصه دی هغه فرشته والي. فرشتې چې کله د الله تعالی نوم واورېدو نو جبرئیل علیه السلام واپس لړو. الله جل شانه تپوس کو ولې ویجی عازت بکا فعوسته هغې ستا په نوم سره زمانه پناه وغوښتله بس ما ما پناه ورکړه. دې نه پس میکائیل علیه السلام راغی او هغه هم دقه شان سوال جواب وکړو او ځمکې ورته ویل چې اعوذ بالله منک ان تنکس مني او تشینوني. میکائیل علیه السلام هم واپس لاړو. په 3 نمبر کې اسرافیل علیه السلام تشریف راوړو. هغه هم دغه طریقې کار او سوال جواب وشو او ځمکې د الله په نوم سره پناه وغوښتل هغه هم واپس لاړه. 4 نمبر کې ملک الموت راغی. ملک الموت ته ځمکې دغه ووایي نو ملک الموت ته په جواب کې ووایي چې اعوذ بالله زم په الله تعالی سره پناه غواړم ان ارجع ولم انفذ امره. ته چې ما ته وایې چې د الله په نوم سره ستانه پناه غواړم زمانه سموړه نو زم په الله تعالی سره پناه غواړم د دې خبر نه چې واپس لړ شم او خالی لاسې لړ شم. ما ته د الله تعالی حکم کړی و زه پوره نه کړم لم انفذ امره د الله حکم به پوره نه کړم واپس به ځم زه د دې خبرې نه پناه غواړم. نو ملک الموت په زوره باندې د ځمکې نه خاوره راجمع کړه من بیضاء و سوداء و حمراء د ځمکې د تمامو حصو نه یې خاوره راجمع کړه چې پای کې سره خاوره هم وه پای کې تور هم وه پای کې سپین هم وه لکه د ځمکې بلا مخونه دي او بلا رنګونه دي. د ټولې ځمکې د هر ځای نه خاورې راجمع کړه او الله جل شانه ته دا فرشته واپس لاړه. الله تعالی د ملک الموت نه تپوس وکړو
چې اما رحمت الارض حين تزرعت الیک، دې ځمکې چې تا ته فریاد وکړو نو تا په دې باندې رحم ونه کړو. نو ملک الموت وی چې رأیت امرک، ما ستا حکم ته وکتل نو ستا حکم د ما دپاره د هغې نه زیات و، هغه واجب او د هغې زیات تاکید پکار و. نو الله جل شانو فرمایل چې زه ټیک ته د دې خاورې نه چې کوم انسان تیار شي او د هغه به کوم اولادي، نو د هغې د روحونو اغستو ذمهداري به م ستایي. ځکه تا کې زړورتیا شته راغستې شي، نو روح تېر هم بیا اغستې شي په زوره. دغه خاوره چې ټولې ځمکې نه راجمع شوې وه، دا د عرفات میدان کې خانه کعبې سره خوا کې دغه ځای کې خوره شوه، او په دې کې د دنیا د تمامو سمندرونو اوبه واچولې شوې. د سمندرونو اوبه چېرته خوږې دي، چېرته ترخې دي، چېرته نرمې دي، چېرته سختې دي. هر ځای نه اوبه راواغستې شوه، په هغې سره دا خاوره واغږلې شوه. دا روایت کې راځي چې دا د انسانانو دا رنګ چې دی، د چا رنګونه سره دي، د چا تور دي، د چا سپینو، د چا خړو، دا د دې خاورې اثر دی. ځکه د آدم علیه السلام په جسم کې په خمیر کې هر قسم خاوره راغلې ده. او دا مزاجونه چې د خلکو بدل دي، څوک سخت مزاج لري، څوک نرم مزاج لري، او څوک حلیم دی، څوک څنګه، دا د دې اوبو اثر دی چې د اوبو د وجې نه د انسان مزاج بدل شو. دغه خاوره په عرفات میدان کې واغږلې شوه، دومره واغږلې شوه چې دې کې سلیخ پیدا شو. سوره صافات کې قرآن کریم دې طرف ته اشاره کړې ده، من طین لازب، لازب سلیخناکه خاورې ته وي. نو په دې خټه کې سلیخ پیدا شو. اوس هر څومره زمانه چې په دې تېره شوې ده. شاه عبدالعزیز محدث دهلوی رحمه الله تفسیر عزیزی کې دې ځای کې وایي چې په دغه خاوره باندې 40 ورځې باران وشو. دا 39 ورځې باران د غمونو، د پریشانو، د علمونو، د دردونو، د تکلیفاتو باران وشو، او یو ورځ د خوشحالۍ او د صحت او د آرام باران وشو. دا د آدم علیه السلام هغه خټه کې دا کار وشو. د دې وجې نه د ابن آدم او د آدم علیه السلام ټوله زندگی هغه د غمونو، د پریشانو او د ازمایښونو نه عبارت دی. یو انسان که خپل 80 کاله او 80 کاله ژوند ته وګوري، نو خوشحالۍ پکې او خوب او باقي ټول پریشانۍ وي او تجربات وو. څه غمونه دي، څه پریشاني، دا هر چا ورسره مخامخ کېدل دي. ځکه چې دا د انسان په خمیر کې دا خبرې پرتې ده بهي ورسره. چې کله دغه خټه کې سلیخ پیدا شو، دا یې نه پس الله جل شانه فرشتو ته حکم وکړو چې دا خټه خو واغږئ او پرېږدئ. نو چې پرېښود نو دې به چې ډېر ټایم تېر شو، په دې کې بوی پیدا شو. دا کومو خلکو به چې پخوا زمانه کې خټې کولې په دې اوړي کې، دا به ډېره زمانه پرته وه، ډېر ورځې، نه کې به لږ کې توروالې پیدا شو. من حمأ مسنون قرآن دې ته اشاره کړې ده 14 سپاره کې سورة الحجر کې، چې آیه کې بوی پیدا شو. او بیا د هغې نه پس د دغه خاورې نه د حضرت آدم علیه السلام جسم مبارک تیار شو په وادي نعمان کې. دا د طائف او د مکې مکرمې په منځ کې یو میدان دی، وادي نعمان. په دغه دی کې د آدم علیه السلام قد مبارک جوړ شو. 80 گزه دا شرعي گز چرې د دې ګوتو رسولو نوالې تر څنګلې پورې ته شرعي گز ویل کېږي. نو روایت کې راځي چې 80 گزه د آدم علیه السلام قد بخاري کې روایت ده. مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله تعالی جواهر الفقه کې لیکي چې یو شرعي گز 18 انچي، 1.5 فوټو. نو چې 80 گزه شو، نو د فوټونو په حساب سره 90 فوټو د آدم علیه السلام قد مبارک شو. او 2 گزه شرعي دا پلنو، نو چې 2 گزه شرعي فوټونو ته راوړی تقریبا سره پاسه 10 فوټه جوړیږي. آدم علیه السلام ماشوموالی ولادت نه دی لیدلی، بعد د شورونه چې تیار شو 80 فوټه یعنی 80 گزه او 10 فوټه قد مبارک تیار شو. چې کله دا قد مبارک تیار شو،
په دې باندې هواګانې وچلېدې، نو هواګانو سره دې وچ شو، نو کړنګ به کو. نو قرآن کریم وی من صلصال کالفخار، دا آدم علیه السلام دا کړنګېدلې د ټنګېدلې هغه خټې نه پیدا شوی. نو دا خورم چې کله وجه دا بیا کړنګ کې ټیکري چې ورته وي. دا قد مبارک چې کله تیار شو، فرشتي به راتلې او دته به یې کتلو. فرشتي به ترې ډېرې زیاتې مرغوبې وي چې دا خو څه ناشنا جسم تیار شو، ځکه دغه شان نقشه فرشتو مخکې چې ته نه وه لیدلې. جنات او نور مخلوقاتو خو داسې جسم، داسې او دومره اهتمام سره، دومره اهتمام فرشتو چې ته د یو مخلوق نه یې لیدلې چې ده څنګه شروع الله تعالی براه راست نګراني کوله. نو دا فرشتې به راتلې او کتل به ورته یېرېدې به ترې نه. نو دا ابلیس چې دی، دی لا ابلیس نه و، دا وخت کې دی لا فرشتو کې و نیکو. دی هم فرشتو سره راغی، ده هم ګرځېده را ګرځېده به کتل به ورته. دخل فی انفه وخرج من دبره، آدم علیه السلام دنه دنه ډډ و، ظاهري قد جوړ شوی و. دیو پکې ګیر چاپېر به تاوېده به ترې نه، دنه و پکې ننوتو، په غوږ باندې په بل غوږ باندې به ووتو، کله په یو ځای کله بل ځای باندې. ده وایي چې لکه دننه نه ډډ دی. ده وایي که چېرې دی هم دغه شانتې ډډ یي نو دی به کمزوري، لکه راغورځېږي به. او که چېرې دی ډک شو نو بیا چونکې اندامونه یو بل سره هغه جوړ کړی شوي دي، نو بیا به خامخا کې سستی به راځي. ده چې دننه وکتل نو دا د کوم دی کې چې د انسان زړه نو دکه ځای کې یو لاکر و، لکه څنګه چې یو الماري ونته کې وي. دوی چې دا دی پکې بند کړی، دې ته ته څوک دننه نه شي، چې څه چل دې دی کې شته دی. چونکې الله تعالی د زړه دپاره دغه ځای ځان له په دې جسم کې دننه یو لاکر چې ورته وي هغه ځان له محفوظ کړی شوی و. دې دی کې خو دننه نشم ته، او باقي ټول بدن زما خپل دی، هر څه به سر کولی شم. فرشتې یېرېدې، ده ورته وی لا ترهبوا منه، ده نه مه یېرېږئ، ځکه چې فإن ربکم صمد وهذا اجوف، ستاسو رب اسم بې نیازه رعصه کی او ډېره دننه ډډ دی. او ده وی لئن سلطت علیه، کچېرې زه مسلط کړی شم په ده باندې، نو لاهلکته، زه به دې هلاکوم پرېږدم به نه. دا خبر دی مخامخ کړې وه، او یو قول دا دی چې نه، دا خبره ده پړه کې وکړه. ده فرشتو نه تپوس وکړو ستاسو څه خیال دی که چېرې دا هغه خلیفه هم دا یي او دی په مونږ باندې مسلط شو، نو آیا د تابعداري به تاسو کوئ؟ نو فرشتو وایي چې موږ به د رب حکم به منونو، چې د رب حکم موږ ته وشي چې د تابعداري وکړو خود به کوو به. ده پړه کې وایي چې زه خو لئن سلطت علیه نو لاهلکته، که چېرې زه په ده باندې مسلط شوم نو هلاکوم به، او که دی په ما باندې مسلط شو نو تابعداري به نه کومه. د دې نه پس الله جل شانهو چې کله په ده کې د روح اچولو اراده وکړه، نو دا روح پکې الله تعالی د سر د طرف نه واچو. نو چې کله دې ماری پورې روح را رسېدو، نو آدم علیه السلام اپرنجي وکړو، انتروشي وکړو. نو آدم علیه السلام الحمدلله وی، الله جل شانهو ته جواب کې یرحمک الله وی. دا اپرنجي کول او انتروشي کول دا د صحت علامت دی. لیونی انسان انتروشي نه کوي ځکه دا صحت برابر نه. خو دا نه چې لګیای د نبی علیه السلام په مجلس کې یو تن انتروشي وکړو، هغه وی الحمدلله، نبی علیه السلام یرحمک الله، لږ ساعت پسې بل وکړو، نو بیا لږ ساعت پس بیا وی پاسه زکوم ته خو زکام دی ته به لګیای نه، زه به ته بار وایم چې یرحمک الله یرحمک الله. دا چې یو پیرن انسانو کې هغه صحت علامت دی. د دې نه پس آدم علیه السلام دا روح چې کله دی هغه ملا ته راغی او ملا کې برابر شو، د پانډو ته ورسېدو، نو آدم علیه السلام خوراک ته خواهش شو، او آدم علیه السلام د قدم اغوستو اراده وکړه، نو را پرېوتو. نو دا وخت کې ویل شو خلق الانسان من عجل، انسان جلبازه دی، دې کې صبر کم دی په ده کې. او بیا چې کله د آدم علیه السلام پوره بدن کې هغه روح مکمل داخل شو، دا یې نه پس آدم علیه السلام ته حکم شو، القاب ورته کېده، الله جل وعلا کې دا خبره اچوله
چې د فرشتو دی جماعت تلل شو په دې باندې السلام وکا السلام علیک وتوایا او وګو تکي هیته څه جواب درکې. حضرت آدم علیہ السلام فرشتو ته السلام علیکم وی، فرشتو وی وعلیکم السلام ورحمت الله. آدم علیہ السلام ته ویل شو چې دا ستا او ستا د اولاد لپاره د ملاقات په ټیم کې بدا کلمات دي چې یو سړی به بیا السلام علیکم وی هغه به ته جواب کې وعلیکم السلام ورحمت الله وی. آدم علیہ السلام الله جل شانه ولا په دا ټیم کې القا وتوکړه، الهام وتوکړه، علوم وتورکړه. آدم علیہ السلام ته ویل شو چې ستا به اولاد دي. آدم علیہ السلام زما اولاد به څوک دي، څنګه دي؟ الله جل شانه د آدم علیہ السلام په ملا باندې لاس راکاږو. نو آدم علیہ السلام تر قیامت پورې چې څومره نیک اولاد ورادو هغه ټول یو لیدل په ډېرو ښکلو شکلونو کې، او بیا چې دوباره ول لاس راکاږو نو دا تر قیامت پورې چې څومره اولاد یې نافرمانه، فاسقان او فاجرانو، بدبخته، هغه یې مولیدلو. آدم علیہ السلام فرمایا الله دا ټول ستا مخلوق ته، ټول تا پیدا کې به پیدا کړی دی، دیتا یو شان ولی پیدا نکړو، یو شکل والا، یو صفت والا، نیک سرنګ نه تور دي، سپین دي، بدبخت دي، سنیک بخت دي، سمازورا سسنګ. الله جل شانو فرمایل کچې ما دی یو شان ته پیدا کړی وي بیا به ما چا شکر نه ادا کو. او چې کله خلک یو بل ته ګوري هر سړی د الله شکر ادا کوي، الله دا شکر دی چې دغه شانتي نیمه. هر یو چې د انسان نه ښکته ګوري نو شکر ادا کوي، الله شکر داسې نیمه وي. دې کوم لوی حکمت دی. بیا آدم علیہ السلام ته ویل شو چې دا کم نیکان دا به جنت ته ځي او چې کم دا نور دا به جهنم ته ځي. دین پس آدم علیہ السلام ته دغه په اولاد کې چې څومره انبیاء کرام علیهم السلام هغه ولیدلو، اپا کې زلیدل او پړکېدلو. د انبیاء کرام علیهم السلام دې تندو پړک وهو، چمک وهو. نو په دې کې داود علیہ السلام ولیدو. د داود علیہ السلام تندي سړي ناشنا چمک وهو. ودا پکې څوک دی؟ وته ویل شو دا ستا زوی دی داود علیہ السلام. یره د څومره عمر دی؟ وته ویل د عمر 80 کال دی. وی زما څونه عمر دی؟ آدم علیہ السلام ستا عمر 1000 سال دی. آدم علیہ السلام وی چیرې زما د عمر نه 40 کال دل ورکې چې د 100 کال عمر شي. بس ټیک شوی ملو شو وته. بیا چې کله آدم علیہ السلام دنیا ته راغی او هغه خپل ژوندۍ تیروله، چې کله ټیم برابر شو 960 سال عمر شو، ملک الموت راغی. وی خیر دی یا استاد روح غستو ټیم دی. نو آدم علیہ السلام ته وی چې ماله الله تعالی 1000 سال عمر را کړی دی، زما عمر کې ولا 40 کال پاتې دي. نو فرشتو ته وی چې تاسو خپل زیلا داود علیہ السلام لا 40 کال ورکړي دي. د آدم علیہ السلام دا خبر بیا یې راشي وا کې انسان دی نو خبره ته نه یریږي، یره ما خپل دی ورکړي. نو د دې وجه نه ویل شو چې انسان فنسیا د دنه یې راځي. اول الناس نو لومبني انسان چې د آدم علیہ السلام هغه لومبني یې را نو انکار وکړو. دیو جن دا اولاد نے میرم راضی او انکار مکی یو کار کړي ما دا نه کړي. نو سو قصدن انکار کې او سو خطان او نسیان انکار کې او بهرحال انکار په اولاد کې راغی. د حضرت آدم علیہ السلام دا پیدائش او تخلیق شو. د دین پس بطور امتحانو الله جل شانو آدم علیہ السلام ته القا وکړه، الهام وتوکو. نو علوم ولا ورکړو، دومره علوم ولا ورکړو چې آدم علیہ السلام ته 1000 علوم ورکړو. 1000 مسائل نه او نه 1000 مسلې. علم چې په علم کې بیا په زرګونو مسائل په یو علم کې 1000 علوم آدم علیہ السلام ته ورکړې شو، او 1000 حرفتونه، صنعتونه، کاریګرۍ، هنرونه آدم علیہ السلام ته ورکړې شو. لکه مطلب دا زرګری او هنر دی، ټیلری او هنر دی، دا شان 1000 هنر
آدم علیہ السلام ته ورکړې شوې. الملل والنحل لیکلی دي چې آدم علیہ السلام ته 1000 علوم او 1000 هنر ورکړې شوی. او آدم علیہ السلام ته ویل شو چې دا ستا د اولاد دپاره دي او ستا اولاد چې کله دنیا ته ضرورت راځي نو بقدر ضرورت دا 1000 هنر دي استعمالي او په دې سره د خپل ضرورتونه پوره کوي او دنیا دې حاصلي. او د آدم علیہ السلام ته وایي چې اولاد ته یې ووایه چې ګوره هغې به دین سره به دنیا نه حاصلي، یعنې دین به د دنیا د حصول او د دنیا د جمع کولو ذریعه نه ګرځي. که د دې دنیا ته ضرورت دی نو دا 1000 هنرونه دي، په دې کې هر یو هنر د استعمالي او هغه د خپل ضرورت پوره کوي به. او انتهایی افسوس په هغه انسان باندې وي چې هغه دین د دنیا د حصول ذریعه وګرځي. آدم علیہ السلام ته د علوم او معرفت ورکړی شو، دای تفصیلات ته الهام وکړی شو. فرشتي چونکې د آدم علیہ السلام نه مخکې موجودي په ځمکه باندې، نو فرشتو ته مخکې نه علم و، دا اشیاء هغې پېژندل د مخکې نه چې دا اسمان دی، دا ځمکه ده، دا غرونه دي، دا جنات دي، دا پلانکې پلانکې مخلوق دی. ځکه فرشتي خو په ځمکه وی دي، سدونه مناسبت او علم خو ورسره و. او آدم علیہ السلام ته اوس الهام وشو. اوس الله جل شانه فرشتو ته او جناتو ته عملی طور باندې د آدم علیہ السلام فوقیت او برتری ورته ښودله. یو خو دا چې الله تعالی اعلان وکړو، یو دا چې انسان عملی طور باندې وویني چې آدم علیہ السلام د کومو صفاتو مالک دی. نو دا یو امتحان شو چې کوم علوم فرشتو سره مو کوم علوم آدم علیہ السلام ته ورکړی شو، د دواړو نه امتحان واغستی شو. آدم علیہ السلام و فرشتو ته وی تاسو وایئ دا اشیاء بیان کړئ، نمونه اور دې تاثیرات او خواص بیان کړئ. مثال په لکه اور دی، نو اور ته مثال په عربی کې النار وي، نو د اور تاثیر سره سوځول دي، د اور تاثیر سره ګرمول دي، دا د اور خواص او آثار دي. مثال اوبه دي، نو اوبو ته الماء وي، د اوبو تاثیر سره تندم ماتي، اوبه صفایي راولي، اوبه دا کار کی دا کار کی دا کار کی. دارنګه مثال چاړه را نو دا کار کی. دارنګه هر یو څیز د هغې نوم د هغې مسما چې چاته ویلي کېږي او د هغې تاثیر او خواصو دا فرشتو وی، خو فرشتو هغه انداز کې ونه وی کوم انداز کې چې آدم علیہ السلام د دې بیان وکړو، تقریر وکړو. ځکه چې د فرشتو فطري طور باندې دې خبرو سره مناسبت نشته. هغې په اور باندې څه کې اخلي پخلي هغې نه کې لوږ او تند هغې ته نه لګي، ګرمي او سردي هغې ته نه لګي. ناغي د اور او د اوبو په هغه صفاتو کم دی کې پوهېږي کم صفات چې انسان پوهېږي. ځکه د انسان فطري مناسبت دې خبرو سره دی. انسان ته لوږم لګي، انسان ته تندم لګي، انسان ته ګرمیم لګي، سردیم لګي. چې په انسان باندې څه تېرېږي نو یو خوا زباني خبرې دي، د کتاب خبرې دي، یو خوا دا چې انسان په خپله وویني او په خپله انسان باندې تېر شي. نو دا دواړه چې کله بیا خبره کوي نو بیا چې چا باندې تیر شوي نو خلک وایي سل المجربه ولا تسأل الحکیمه. تجربه یافته انسان و چې هغه زندګي په دې کې تېرېږي نه تپوس کوه چې تا څنګه پوهه کولی شي. نو د کتاب صرف د کتاب وینا او د کتاب مطالعه کوونکي هغه تا شان نشي پوهه کولی. نو آدم علیہ السلام خو چونکې مناسبت دې خبرو سره دی، نو فرشتو چې کوم بیان وکړو، آدم علیہ السلام چې کوم بیان وکړو، نتیجه بالکل واضح وه چې کوم انداز کې د آدم علیہ السلام تعلیم ورکړو نو فرشتو هو انداز کې ونه کو، نو نتیجه بالکل واضح وه چې آدم علیہ السلام ناشنا صفات والا هغه مالک دی. دا خو بلا کمالات ښکاره کېږي د آدم علیہ السلام وروستو، دا خو صرف وقتي طور باندې د آدم علیہ السلام هغه کمال هغې ولیدو. نو فرشتو به یک زبان اقرار وکړو چې یا الله واقع ته چې په هر څه باندې بس ته ښه پوهېږي، موږ ته هېڅ علم نشته. موږ خو وایو که دا به دا به د آدم علیہ السلام کمالات خو بیا وروستو نور هم زیات ظاهر شو. فرشتو په خپله اقرار وکړو چې واقعي مونږ په غلطۍ باندې او مونږ چې د آدم علیہ السلام باره کې کم کمنټس کړو هغه مناسب نو. باقي سبق انشاءالله سبا کېږو.